ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. جميع زمائر تقدیمی کا ہو گئی ترجمہ کے ذریعے زمائر ته اشاره کوم چې دا کومې خبرې ته ضمیر راځي نو تاسو باندې بیا دا خړه نه راځي چې دا ضمیر چا ته راځي شوی ښه تاسو ګورئ د سپین ترجمه وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ الله فرمایي هغه وخت چې واخیسته موږ کلکه وعده ستاسو نه ورفعنا فوقكم الطور او پورته کومنګه په تاسو باندې کوی تور لرا او داسې درته موږ وویل چې خذوا ما آتیناکم واخلئ هغه چې موږ تاسو له درکوو بقوة بجد واجتهاد وعزم وحزم والی دا کتاب بقوة معنی بجد په ډېر کلکوالي سره وعزم په ډېره پختګۍ سره وحزم او په ډېر لکنتم من الخاسرین نو وی به تاسو د زیانکارانو نه تاسو په تاوان کې پریوتي وئ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت یقینا تاسو خپی جندل هغه کسان اعتدوا منکم چې زیاتې کړې استاسو نه فی السبت په عزت د هفته کې فقلنا لهم پس اویل منګه اغیتا کونو شی تاسو په تقدیری تکوینی سرا قردتن خاسئین شادوگان ذلیلا فجعلناها پس اوگرزول منگا هي ضمیر دی مسخې ته راځي شو چې دا دی مسخه شو فجعلناها پس اوگرزو منگ دی مسخې لرا نکالا عبرتناک عذاب لما بین یدیها وما خلفها دا هغې خلکو دپاره چې دوی سره په زمانه کې موجودو وما خلفها او دا هغې خلکو دپاره چې دوی پسې رستو په زمانه کې را روان دي وموعظة للمتقین او دا مسخه ما تاسو ته ترجمه کړې ده چې یو عهد دی مطلق وعدې ته وایي او یو عهد موثق بالیمین دی هغه ته میثاق وایي وثقه کې معنا د کلکوالي ده او دا هغه عهد دی چې په قسم باندې کلک شوی دی نو المیثاق العهد المؤکد بالیمین دا هغه وعده ده چې قسم پې خوړلی شوی او تور دا یو غر دی نو یا مطلق غر دی او یا پکې دا الف لام پکې د عهد دپاره امنن او جبل الطور الذي او جبل الذي ناجى الله عليه موسى عليه السلام دا هغه غر دی چې موسی علیه السلام سره په دې باندې الله تعالی راز و نیاز کړی دی په دې کوی تور باندې دا ابن الجوزی په دې باندې یو بحث کړی دی په خپل تفسیر کې ډېر اوږد بحث دی او دی وایي زه دا کوی تور ته تللی یم هغه ځای مې کتلی هم دی هلته چې کومې کمرې او کومه آبادۍ هلته په هغه زمانه کې شوي دي د ګټو نه سازي شوي دي او هر شی د ګټو نه دي د هغې دا وایي دا ما هلته ډېر ورځې وایي تېرې کړې وې خیر بهرحال دا خو اوږده ترجمه راغه قصې دلته نه کېږي اوس بقوة معنا دا ده بقوة بجد جد کلکوالی ته ویلې کېږي په رښتیا سره یې ونیسئ ثلاث جدهن جد وهزلهن جد چې تاسو په حدیث کې لولئ درې شیونه دي رښتیا هم رښتیا دي او قصد هم قصد او دروغ هم رښتیا دي چې هغه طلاق دی او عتاق دی او داسې مسلې دي او تولیتم معنا دا ده چې تاسو رجعتم تاسو له دغه عهد و پیمان نه واپس شوئ تاسو عما التزمتم القیام به د هغه شي نه واپس شوئ چې تاسو د هغې د لازموالي اقرار کړی چې او دا موږ لازمي طور باندې تورات پخپلو چې هغه عمل دی په تورات شریف باندې
او د دې وجې نه د دې تولی او د اعراض معنا نږدې نږدې ده. اعرضتم تولیتم، اگر چې دا فرق هم چا کړی دی چې اعراض دا تولی دا په بدن سره ده چې ایسته یو شي ته شاکې او روان شي، او اعراض دا دی چې د زړه د یو خبرې نه راستونکي، خو معنا د دواړو یو بل سره قریبه ده. او دا چې موږ کومه معنا کړې وه چې اعتدوا فی السبت، زیاتې کړی، نو اعتدا زیاتي ته ویلی کېږي، ظلم ته ویلی کېږي. او سبت د هفتې ورځې ته وایي، د هفتې سنیچر چې ورته تاسو وایي، دا هغه ورځ ده سبت. په یهودو باندې الله تعالی د جمعې ورځ په حدیث کې راځي په ټولو قومونو مقرر کړی و، په ټولو ملتونو اسلامیو باندې، چې تاسو به تعظیم د جمعې د ورځې کوئ. نو هغې ویل نه نو الله ویل کومه؟ نو ویل دا کومه به م خوښوي؟ نو دوی ورسېدل سبت ته، ویل خالي ویل زه خیالي شو، د خیالي دغه به کوئ. نو دا انتخاب دوی په خپله وکړو، او چې سړی په خپله انتخاب کوي او د الله انتخاب نه خپلوي، نو الله پې ازمایش کوي. نو الله ورته ویل چې زه خالي شه ستاسو دغه، خو زما له طرفه به دا پابندي چې تاسو به د میانو ښکار نه کوئ. او دا یو مخصوص ټولګی دی د یهودو چې دا د سمندر په غاړه باندې اوسېدل، او د بنګالیانو په شانتې خوراک میانو، او په میانو باندې سخت مینو ده. نو هغه میان به یې خوړل. الله تعالی چې پې ازمایش راوسته، نو چې کله د هفتې ورځ به شوه، نو میې به د سمندر په ویښ کې هم نه میلاوېده، د سمندر په ویښ کې نه، چې کله به د هفتې ورځ شوه، نو میان به د اوبو په سر باندې ګرځېدل. بل ځای کې را روانه ده شرعه، میان به د اوبو په سر باندې ډلې ډلې ګرځېدل، چا نه به یېرېدل هم نه، تښتېدل به هم نه. او چې کله د خالي ورځ تېره شوه، نو په باقي هفته کې به په اوبو کې دننه هم دوی میان نه شو نیولی، ازمایش شو که نه. نو بیا یو یهودي ته، یهودي خو په خپل هم شیطاني، نو جني شیطان هم ورسره یو ځای شو. نو هغه ته ویل چې یو چل درته ښیم، خو چاته وایم. ویل داسې یو کنده وباسه د دې سیند نه جدا، او لښتې ورته وکړه. نو د هفتې په ورځ باندې خو دا میان به هر ځای راتلل، په لښتو کې به هم ګرځېدل، په ولو کې به هم ګرځېدل. نو هغه میان لاړل چې دغه دغه ویسته لښتې اولته ویله کندوکړی سازه کړه، میان لاړه چې میان لاړل ته ورته مخې ته ګټه کېښوده، چې میان یې راوړو، میان یې کور کې پاخه کړه، بوی شو. دا خو عاشقانو د میانو بي ولګېد په کلي کې. یو ورځ هلکه تا څنګه ونیول؟ هلکه تا ته به چلو ښیم، خو چاته به نه وې. ټولو کندوکړی ویستې او هر چا لښتې احساس کړ، او میان په دې طریقه دغه شو، خلک درې ډلې شو. وروسته قرآن یو ځای کې ویلي دي، یو ډله واعظین شو او ناهین شو، چې مه کوئ، ګورئ د خدای حکم مه ماتوئ، مه کوئ د خدای حکم مه ماتوئ. دویمه ډله هغه داسې شوه چې هغې دا خبره وکړه چې هغې یو ساعت او ورځې پورې خوب وکړو. داسې موږ هم کله زړه تنګ شي، په یو سړي باندې محنت کوو، دین طرف ته وله دعوت ورکوو، هلکه راشه یو صحیح نهج باندې د اسلام په لار باندې روان شه، د اسلام دا درد په زړه کې پیدا کا، څه چې کې د اسلام د غلبې دپاره وکړه. موږ له یو صحیح دعوت ورکو، نو یو ساعته پورې وکړو، موږ وایو زه خدای دې په تندر ولګي، دا خو یې نه مني. نو بعضې خلک داسې وي لکه را اوسني موږ چې یو، موږ خو ته خو په دې مامور یو چې ته به د آخري وخته پورې په سړي باندې محنت کوې، د آخري ټیمه پورې. نو هغې هغه ویل زه د بس ویل مې کو، ویل نه یې مني. لم تعظونه، ولې تاسو هغه خلکو ته واز کوئ چې الله تعالی هغه بدبخته کړي دي؟ را به شي په دې قرآن کې چې دا خبره وشوه. نو
هغه ده. او دریم تیونه فاعلینو. نو بیا دې حده پورې خبره وشوه چې په خاریه کې دیوال و چې هغه خلک نه قلارېدل د مایانو نه، دوی نور ورته دیوال و. نو بس یو بل سره بایکاټ شه، سوشل بایکاټ و. یو ورځ دای طرف ته چنګ چوب نشته دی مایانو خوراک والاو ته یا عاصیانو ګناهګارو ته. نو دوی په دیوال سر وروچت که جو په کورونو کې شادوګان د کورونه ډک دي، د ښځو او سړو ماشومان د شادوګان ساه شوي دي او جاړي، او چې څوک ورشي ته ګوري او جاړي. او دا یاد ساتئ چې دا خبره محققه ده په اسلام کې چې کوم شی مسخ شي نو هغه د 3 ورځو نه الله تعالی رستو نه پرېږدي، او چې کوم شی مسخ شي د خپل اصل نه نو د هغې توالد او تناصر هم نکي یم ختم شي. پوهېږئ په دې باندې؟ نو دا شادوګان هغه نه دي، د دې شادوګانو په شکل باندې هغې ساز شوي. نور هغه 3 ورځې پس هغه ټول مردار شو او ختم شو. دا چېرته ونوي چې دا هغه شادوګان دي. ټیک ده چې شادو په ډېرو خبرو کې د انسان سره مشابه دی، په ډېرو خبرو کې د انسان سره مشابه دی، او د دې ډېر عجیب واقعات دي د شادوګانو، ډېر عجیب واقعات دي د دوی، او ټول کړوړی د انسان غوندې دي. خو ګورې دا هغه نه دي چې ګینې دا هغه خلک پاتې شوی دی. او دا چې مې ورته ویل چې توالد او تناسر هم دغه هم نه کي، توالد هم نه کېږي، نسل افزایي نه کېږي د هغوی. د هغې وجه دا ده چې دا قچر نه دی. قچر خو د اسپې او د خر زوی دی که نه، پلار یې خر دی او مور یې دغه چې کوم دی اسپه ده. اوس دا قچر که قچر دی او که قچره د هغې توالد او تناسر نه کېږي، یعنې د قچر بچی نه کېږي، د قچرې بچی نه کېږي. پوهېږئ په دې باندې؟ ځکه چې د هغې اصل هم بدل شوی دی، اصل هم بدل شوی دی. دا بله خبره ده چې هغه د ډېرو لوی پیدو دپاره کېږي نه، دا مکروه کار دی. فقها ورته مکروه کار وایي، خو بهرحال ډېر لوی پیدې پکې دي. دا قچر چې کوم بار وړي او کوم کار کوي، دا اوس خو ګاډي دي او ټرکونه دي د فوجونو سره. په تیر تاریخ کې به چې کوم دی نو غټ وسله او غټ پیټي به چې کوم دی په کچرو باندې خلکو وړل. نو دا هغه واقع ته قرآن دلته اشاره کوي. نو الله رب العزت وفرمایل چې فجعلناها نکالا لما بین یدیها، او دا خبره ما وکړه فقلنا لهم کونوا قردة خاسئین، ما ورته ویلي چې شئ تاسو شادوګان. نو سړی رضانه شادو سادولی شي؟ دا خو د انسان د طاقت نه بار خبر ده. نو ما ویل چې یاره تا خو به علم لږ لږ کړی که نه، مونږ خو به د طالبانو ته په کتابونو کې دا ښودله چې دا قدرت 2 قسمه دی، یو تکوینی دی بل تشریعی دی. یو تکوینی دی او بل تشریعی دی. د تکوینی معنا دا ده چې دا الله رب العزت په خپله باندې کوي، خدا هغه تهدیدي امر دی چې شئ تاسو شادوګان. یعنی زما ما ورسره ویلي زما په تقدیري تکوینی باندې شئ تاسو شادوګان. نور شادو سړی د ځانه په خپله نشي سازولی، تشریعي ته وردا نشي سازولی. نو ځکه ما تاسو دا ترجمه وکړه فقلنا لهم کونوا قردة، شئ تاسو شادوګان خاسئین ذلیل. فجعلناها وګرځوله موږ دې مسخې لره، دې واقعې لره نکالا عبرتناک عذاب. نکال عبرتناک عذاب ته وایي. او لما بین یدیها د دې یوه ترجمه دا ده چې کوم خلک دې سره په زمانه کې موجود او د دې مشاهده کړې وه، مشاهده کړې وه، دا یې لیدلي چې شادوګان ته ساز شوي وو. دې وجې نه چې کله به یهودو دا بریتونه تاول نو صحابه کرامو به ورته ویل چې او د شادوګانو رونو او د خنزیرانو رونو
چې تاسو نه خو الله تعالی په بعضې وختونو کې خنزیران ساز کړي دي او په بعضې وختونو کې تاسو نه خدای پاک شادوګان ساز کړي، تاسو بریتونه تا وایي مسلمانانو په مقابله کې. او وما خلفها معنا هغه خلک چې دوی پسې په زمانه کې رستو را روان دي، نو هغوی به هم د دې نه عبرت حاصلوي، عبرت به حاصلوي چې داسې یو قوم د خدای حکم یې نه مانه، یو حکم یې د خدای نه مانه، الله ترې نه شادوګان ساز کړي. بل تشریعي، لکه زه تا ته وایم ډوډۍ وخوره، نو دا تشریعي حکم دی، ته ډوډۍ خوړی شي. خو زه اوس تا ته ووایم چې هلکه پلاني اسمان ته وخیجه، ته ختی شي اسمان ته. نو دا یو خبره شوه. او لما بین یدیها بله ترجمه دا ده، هغه خلک چې د دې نه په زمانه کې مخکې په زمانه کې، نو د هغې دپاره څنګه عبرت دی؟ دا سوال دی اوس که نه، د هغې دپاره دا څنګه عبرت دی چې مخکې زمانه کې دوی نه تیر شوي دي او دوی شادوګان رسو سا شو. د دوی په کتابونو کې لیکلي وو، آسماني کتابونو کې دا خبره پرته وه چې یو قوم به راځي او د الله د حکم خلاف ورزي به کوي او الله به ترې شادوګان سازوي. نو هغې د دوی د دې شادووالي نه مخکې عبرتونه دوی نه حاصل کړي دي. او وما خلفها معنا مکه زړه ترجمه شوه، کوم چې دوی پسې رستو راځي، کوم چې دوی پسې رستو راځي. دا ترجمه موږ ته استاد کړې وه چې لما بین یدیها، هغه چې په دې دره کې د دوی نه مخکې دي، ایریا کې د دوی نه مخې طرف ته دي، او هغه چې په دې ایریا کې دوی نه شا طرف ته دي. داسې وموعظة للمتقین، او دا هغې دپاره خو نکالن عبرتناک عذاب دی، عبرتناک خبره ده، خو د مؤمنانو دپاره متقیانو دپاره. وموعظة للمتقین، وعظ او نصیحت دی دپاره د متقیانو. نصیحت هغې خبرو ته وایي چې د انسان زړه پې نرمیږي، هغې ته موعظه وایي. قرآن ته هم موعظه پرې قرآن کې ویلې شوې ده، موعظة من ربکم، تاسو ته وعظ راغلی دی. او دی وجه نه قرآن کریم ته کتاب الوعظ والنصیحه د نوم دی. قرآن څنګه کتاب دی؟ کتاب الوعظ والنصیحه. او للمتقین د پرهیزګارو دپاره. نو دا خو وعظ د ټولې دنیا دپاره دی، خو پیدا د دې نه څوک علي؟ هغه خلک علي چې د الله نه یریږي. پوه شئ که ترجمه ورته بیا وکړم، نور دې کې ډېر لوی خبرې دي. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. دا الله رب العزت د یهودو خباستونه ذکر کوي، د هغې ناکارۍ ذکر کوي، د پیغمبرانو علیهم السلام پسې ټوکې، د پیغمبرانو خبرې په ګپ شپ باندې اړول، د پیغمبرانو خبرو کې لیت لعل کول، چل ول کول، حیلې او بانې سازول. دا د یهودي قوم داسې مزاج ساز شوی دی چې کابرن عن کابرن، چې مشر راغلی دی نو کشران ته دا خبرې کړي دي. اوس هم یهودو خبیثان چې خپلو بچو ته کم تعلیم ورکوي نو د اسلام خلاف او د مسلمان قوم خلاف تعلیم ورکوي، مسلمان قوم خلاف. موږ د هغه یهودیانو نه هم عبرت نالو چې هغوی خو خپل بچي د اسلام خلاف او د مسلمان خلاف تیاری، نو زه ولې خپل بچي د یهودیت او د یهودیانو د نومي کافرانو خلاف ولې نه تیارو؟ نو دا هغه واقعې ته اشاره ده. دې کې لویه خبره دا ده چې د حضرت موسی علی نبینا علیه السلام په زمانه کې په یهودو کې دا واقعه وشوه چې یو وراره دی او ترې ډېر مالدار دی. چې ترې ډېر مالدار دی
دی وراره او دا تری میرات دی نو ده تلوار وکړه چې بس وراثت هسې هم دته پاتې کېده خو دا خبیثو تلوار یې وکړه نو هغه تر ته یې ویلې چې دلته په دې پلانۍ محله کې د تجارت سامان راغلی دی چې دواړه لاړ شو او تجارت هغه سامان به وو چې بوت هلته یې مړ کړه چې مړ یې کړه او دا یې خلکو په کوڅه کې د شپې واچو او سهار دعوه وکړه چې بایي تاسو زما تره وجلی دی او یو بل پسې وسلې راواخیستې جګړه ساده شوه بعضې هوښیارو خلکو پکې ویل چې د خدای پیغمبر در کې موجود دی حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام راځئ چې هغه له لاړ شو خبره به هغه وکړي نو موسی علیه السلام ته رالل نو موسی علیه الصلاة والسلام الله ته سوال وکړو الله تعالی ورته وویل چې موسی ورته ووایه چې یو غوا لاله کوي غوا بس یو غوا چې تاسو ولاړه که دا بس دی ستاسو کار به وکړي او د هغې یو حصه به راوالی او دا مړی به پرې ووایي نو بس هغه اوس چې دوی اوس غوا لالی نو غواو کې دوه خبرې دي یو خدا غوا دوی د معبود په شکل باندې استعمال کړې ده ولې دوی موسی علیه السلام ته دا نه ویلي چې اجعل لنا الها کما لهم آلهه او وی سامري خو دوی د ارمان لیدلی و نو بیا هغې د دې وجې نه سامري ویله چې کوم دی نو دغه ساز کو سخی ساز کو نو دا یهودیان او هندوان دا د غوا په مینه کې رونه دي یهودي او هندو وزن هم برابر دی او په خباست کې دواړه یو شانتي دي نو دا د دوی معبود دی نو یو نکته پکې دا ده چې دا د دوی معبود دوی ته مهان شي سپک شي یوه بل طرف ته دا د هلک په خپله باندې وجلی دی او د دعوا هم کړې ده اوس او خبره دا وشو چې ته غوا لاله کې نو د هغه اندام به راوالي او کوم اندام چې دی راواخیست خلکو پکې تخصیص کړی چا عجبه ویلې چا لکۍ ویلې چا څه ویلې چا عجبه ویلې ده عجبه دی لکۍ هغه اخري دغه چې کومه ده حصه چې هغه په انسان کې هم شته دی او دغې نه انسان دغه ټول به خاوري شي او دغه پاتې کېږي او دغې نه بیا زموږ دوباره جوړ کېږي عجپه ورته وایي عجپه پوهېږي پرې باندې نو چا ویل چې دغه ده نه بس معجزې ته راغله چې دې یو اندام راول او ویې وپرې اوس چې مړی راپاسي نو خو به په ما ګوته ږدي نو چل ول غوا لاله که یارې چې کومه غوا لاله کو سخیا لاله کو پخه غوا لاله کو که بوډۍ غوا لاله کو نو هغه ویل چې نه چې متوسطه لاله کو یارې چې بیا رنګ بیا څنګه نو بیا رنګ ښه رنګ بیا دغه زیړه وي نه جي خالصه زیړه وي که نه چاپونه ماپونه به پکې یاره چې دا تپوس کوو چې دا به داسې په کارونو کې استعمال شوي رټ مرټ به یې کړی په یوه باندې به چا تړلي دې ته موږ په پښتو کې جوتي وایو کوم غوی چې په هغې باندې جخ کېدي او د هغه دا سټ اوځي نو هلکه وایي د سټ وتی دی یعنې دا جوتي شوی دی ته جوتي وایي دا زده کوئ دا بیا روسو زموږ زه په بخاري کې ویم زه د دغه ته خپلو شاګردانو ته وایم او د هلکان یې کوجنه کوي زه هم دا د پښتو خبرې هم تاسو نه هېرېږي دا شیونه به هم بیا نه پېژنئ دا سرخه مرخه لاجي دا ټول هغې ته زه ښیم هغې حیران شوي دا شته دی مال د خپلو نیاګانو نه تپوس وکړئ چې شته دی او که نه ستاسو نیاګانو ته به پته وي پلارانو نومیانو ته به هم نه وي نو دې وجې نه دا قسم ته واقعات راله نو دا دوی اوس نه لالی آخري خبره چې آخر ته ورسېده نو وایي چې الان جئت بالحق یاره جي اوس دې پوره خبره وکړه نو دا هغه استهزا ده په پیغمبرانو پورې چې دا اوسه پورې راسه ګپ شپ لګاو درسته او پوره خبره دې نه کوله ویله دې اوس راته درسته خبره او پوره خبره وکړه نو دا ډېره زیاته استهزا ده په خپلو پیغمبرانو پسې او دینه دا مسله م راووته چې په ځان باندې به سختي نه راولئ څومره د نبي علیه السلام دا عادتو چې د یو دوو کارونو منځ کې به الله تخیر ورکه یو به آسان او بل به ګران او آسان به یې کو
او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به گورنران لېږل اسلامي مملکت اطرافو صوبو ته، نو حضرت معاذ او حضرت ابو موسی دواړه لیږي یمن ته، نو ورته وایي یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، خلکو سه اسانی کوئ، سختی به په خلکو باندې نه کوئ، او بشرا خلکو له زیری ورکوي، ولا تنفرا داسې تقریرونه مه کوئ چې خلک د دین نه متنفره کوي. زه خدای ته غر کړی، تا چېرته خدای بخي؟ دا خو ته خلک په زور باندې کافر کې، او چې ما خدای نه بخي راشي نورم څه وکړم، دنیا به ورانوي بیا. دا دې طریقه باندې به حضرت عمر ابن عبدالعزیز خواته یو سړی ناست هغه مونځ کوي، نو چې مونځ یې وکړو نو هغه څنګه ناست دی؟ ویل ستا باره کې خلک وایي چې اشبه صلاة بصلاة رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا عمر ابن عبدالعزیز د پیغمبر خدا په شان مونځ کوي، او تا چې کوم مونځ وکړو نو دا خو ډېر لنډ لنډ مونځ دی وکړو، دا څنګه دی؟ نو عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ورته وفرمایل چې لا تشددوا شدد الله علیکم، په ځان باندې سختی مه راولئ، الله به هم در باندې سختی راولي. پیږئ په دې خبره باندې. نو دې کې دا مسله ده چې که د یهودو ادنا حدیث کې راځي که ادنا غوا یې حلاله کړی، چې غوا حلاله کړي دوی یو غوا رالیولی یې حلاله کړی وی، نو کار به یې شوی و. نو په دې چلول کې داسې حد ته دوی ورسېدل چې دا قسم موصوف په بتي صفتونو باندې غوا نه پیدا کېده. یو سړی دی د تفسیري روایت دی، ګورې حدیث نه دی، تفسیري روایت دی. یو سړی دی بچی دی یتیم او دی بوډا شوی دی، دی دا خیال دی چې زه خو اوس نږدې شوی یم، او یو اسخی د دا یې بوتلو په یو ځنګل کې پرېښو چې الله دا تا ته امانت به د خپل بچي دپاره دغه کوم. سړی خو مړ شو، مور یې ده او یتیم وړوکی دی. غوا چې راوسه هغه په دې صفتونو باندې موصوفه وه. هغې ویل موږ بلکل غوا نه خرڅوو، بلکل یې نه خرڅوو. یو سړی شینب خرڅوي خو چې ته وله لس چنده زیاتې پیسې ورکوې هغه بیا ورته تبه برابر شي. ویل خرڅوم یې خو چې دا سرمن راته څوک د سرو ډکوي، بس هغه خو ویل هغې خو مجبوره و بیا. ویل زمونږ ویله ډکه کړو. نو دې وجې نه حدیث کې راځي که یهودو په ځان باندې سختي نه وی راوستی، الله به پرې نه وراوستی. دا اوس اصل شه په اسلام کې چې په ځان باندې به ځانه شیخۍ نه سازوئ، په ځان باندې په تیاره نه راولئ، بس سیده ساده ژوند به تېروئ، او د آسان او د ګران منځ کې مقابله راله، نو ګران کار اولو العزمي ده، ودې که نو څه بدیت نشته، خو په رخصو باندې هم تعامل کولی، دې ته رخص وایي چې کومو ځایونو کې الله اجازت درکړی دی هغه اجازتونو باندې عمل کوه بیا، او دونه سختۍ په ځان باندې مه راولئ لکه یهودو په ځان باندې راوستی و، نو الله هم پرې راوسته. وإذ قال موسی، هغه وخت یاد کوي. دا ترجمه ځکه کومه ما ته وګورئ چې اذ او اذا ظرف دی، او هر ظرف عامل غواړي، ځکه ظرف دا مفعول به واقع کېږي، نو دا به عامل غواړي، نو عامل خو نشته، نو عامل به ورته پټ کړي. نو څنګه به وي؟ اذکروا وقت قال موسی لقومه، یاد کوي هغه وخت چې وویل موسی علیه السلام خپل قوم ته، ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقرة، چې یقینا الله حکم درکوي تاسو ته چې حلاله کوي تاسو غوا لره، غوا حلاله کوي. قالوا اتتخذنا هزوا، ویلي ورته دې قومو آیات نیسي موږ لره په ټوقو باندې. د دې معنا دا هم ده اتتخذنا مکان حزو، آیا نیسي ته موږ ځای د ټوقو، موږ ځای د ټوقو رانه سازي، موږ پورې ټوقې کې. یا معنا دا ده حزون مصدر دی، لکه مصدر پیژنئ که نه، مصدر دی، نو یا به ورته مضاف مقدر کی، او یا به داسې وي چې دا مصدر مبني للمفعول دی،
نو اتتخذنا محزوا ته نیسې موږ له په داسې حالت کې چې ته محزوا ټوق نیسې موږه ټوقي کړی شوي دام اتتخذنا هزوا او یا حمل مبالغتا دی لکه زید عدل نو معنا دا ده اتتخذنا هزوا آیا نیسې ته موږ لره عین ټوقې دا خو موږ نه ټوقې ساده کړي جي دام د بېادبۍ خبره ده د دې وجې نه سوال الله ته کوئ چې موږ بېادبه نه شو ډېر خلک په ډېر ښه ګمان باندې بېادبه شوي دي پوهېږئ په دې باندې یعنې په دې عربو کې ما په دې حرم کې ما رسې خلک لیدلی دی چې قرآن مجید تلاوت کوي خو قرآن مجید یې صلات دي کېږدي او سجده چې پرې لازمه شي قرآن مجید یې په ځمکه کېږدي او دا کوي سجده لګوي دې ته دا چلم چا نه دی ښودلی چې دا یې ښودل خو به جایز وي خو د ادب نه خلاف دی چې په کوم شي کې هتک طرف ته د شاعر الله په باره کې ګمان قدر او خیال قدر راته شابه نه کوئ ګورئ د دې وجې نه مشرانو به د هغه ځوړندې غوندې چې هغه ځوړند کړی چې قرآن مجید به پکې ایښی او د هغې قدر به هم کوو د قرآن مجید دغه کمیسونو او دغه کپړو دغه به هم کوو خلکو اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله حضرت موسی ورته وفرمایل زه پناه غواړم په الله باندې ان اکون من الجاهلین چې زه د جاهلانو نشم جاهلین جمع جاهل د جاهل ناپوهه سړي ته وایي چې هغه حکمت عملي د هغه نه وي او هغه محل او موقع نه پېژني چې د دې موقع په مناسبت کومه خبره پکار ده او دې نه دا مسله هم راووته چې د مسایلو د بیان په وخت کې ټوکې کول دا د جاهلانو کار دی خلک به نه خندئ او خاص کر چې د مسایلو د بیان د قرآن او سنت د بیان په وخت کې د دې وجې نه علماو دا لیکلي دي دا خبره ځان سره یاده کړه چې قرآن مجید به د ګپ شپ په شکل باندې هم نه وي قرآن مجید به د لوبو په شکل باندې هم نه وي دا هم جهالت دی دا هم ناپوهي ده او د قرآن مجید دا تش الفاظ موزون طریقه باندې ویل او د هغې په معنیو باندې سوچ نه کول په معنیو باندې ځان نه پویه کول دا هم جهالت دی دا هم جهالت دی موږ د قاریانو دغه د نظم المدارس دغه راغوښتی و دا اجلاس نو هغې له موږ قاریان راغوښتي وو دا عام طور سره مدرسو کې څونه قاري دي هم ټول راټول کړي وو متممان هم ورسره وو علما هم نور ورسره وو نو هغه ډېر ناشنا قاري صاحب کسان راوستي وو ناشنا ښایسته قاریان بیا زما نمبر چې پکې راغی زه خو صدر وم که نه نو هغه د هغې نه یو ورځ مخکې ابو داود ما ویلی و نو ابو داود کې په دې باندې سربکاري ده په ابو داود کې په احادیثو کې راغلي دي چې تشه د دې قرآن مجید د الفاظو خدمت ضروري نه دی بلکې د دې معنا خدمت به ورسره هم کوئ داسې نه چې به ته ټول عمره نه قرآن حروف ټیکې او د قرآن مجید د حروفو پسې او بیا دغه بله حصه چې مستقله د قرآن ده چې موږ د اصولو په کتابونو کې طالبانو ته دا وایو او د قرآن مجید تعریف چې کوو نو بیا دې ځای ته راورسو چې هو اسم للنظم والمعنى جمیعا قرآن د الفاظو د معناګانو دواړو نه عبارت دی یو سړی صرف په حفظ باندې اکتفا وکړي نو د شرعي په اصطلاح کې دا جاهل دی د شرعي په اصطلاح کې نو موږ او تاسو زه قاریانو ته دا وصیت کومه چې تاسو د جهالت د جال نه ځان وباسئ
دا سم چې کړي دي دا نور دی نور، او چې دا ورسه معنا زده کوي نو نور علی نور شو. زه حفظ خلاف نه یم، خو دا حفظ ویم تکمیل پکار دی. نو ما په خبرو خو پوهېږي که نه، ویم د حفظ تکمیل پکار دی. تکمیل دا دی چې دا معنا م ورسه کړه چې مکمل شي، نو ته به د الفاظو د قرآن عالم هم شي او د معنیو د قرآن عالم به هم ساز شي. دا معنا ده. نو ځکه وایي اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، نو ټوکې به نه کوي. د دې وجې نه دا واعظان چې په واعظ کې خلک خندوي او دا خلک دا تشي نیسي او ده ورته کیسه شروع کړي، نو دا هم یو لوی جاهل دی د جاهلانو نه. پوهېږئ د مسایلو د بیان په وخت کې ګپ شپ لګول او خلک خندول دا د جاهل کار دی. حضرت موسی ورته وایي زه الله نه پناه غواړم چې زه د جاهلان نه شم، چې زه تا ته مسلې جواب او ابطا در کوم او دې وخت کې تا سره ټوکې کوم. قالو ښه ده جي نو ټیک شوه، نو ښه اوسه لکه حکم رښتیا دی او که نه. قالو ادع لنا ربک، نو زه بیا داسې چل وکړه ویلې وبله زموږ دپاره خپل پروردګار الله تعالی ته خواست وکړه. څه وایې یبین لنا ما هي، چې بیان کی موږ ته ما هي څه ده دا غوا. نو په ماهیه سره تپوس د ماهیت نه کېږي. دا موږ یو علم کوو طالبان ته ته منطق ویو، اوس طالبان د منطق نه یېرېږي او شیخان شوي دي. د ابن قیم یو څو اشعار یاد کړي چې تحفا لمنطق اليوناني فکم فیه من کذب و بهتانی. دا خو ما ته م یاد دي، خو دې معنا خدا نه ده. تعمق په المنطق یقینا نه دی پکار، خدا منطق دونه ویل چې دا اصطلاحات سره یاد کړي دا لازم دی زما په نسبت باندې. اوس دا ماهیه چې دی دا دې سره تپوس د ماهیت نه کېږي څه نه. نو د یهودو د غوا ماهیت پېژنده چې دا یو حیوان دی، کله چې وږی شي چغې وهي. پوهېږئ په دې باندې دا ماهیت یې معلوم و. نو دا تپوس څه شي نه کوي دلته د ماهیه سره دی تپوس دې نه کوي چې جي مونږ خو غوا پېژنو، خو دا غوا خو کله سکئ کله سخوندری او کله پخه غوایي. نو دا څنګه غوا الالکو؟ نو هغه الله ته خواست وکړو، نو الله ورته وویل قال انه یقول، ویلی موسی علیه السلام انه یقینا دا زما رب، دا انه کې ضمیر الله ته راځي دی. انه یقول یقینا زما رب وایي چې انها بقرة دا غوا ده، لا فارض نه پخه غوا ده، بوډۍ هم نه ده، ولا بکره او نه چې کوم دی سخی ده، عوان بین ذالک درمیانه ده دواړو منځ کې، نه سخی ده او نه بوډۍ ده، بلکې عوان په معنا دا ده نیمزالې ده. نیمزالې پېژنئ؟ زموږ پښتو کې هلکه دا سړی بوډا دی که ځوان دی که هلک دی، و یاره کله چې هلک وي هلک دی، کله چې بوډا وي بوډا دی، او کله چې متوسط وي نیمزالې دی. نو دا غوا نیمزالې غوا ده، نیمزالې. دا ترجمه هم د عوان شوې ده چې یو لنګونې کړی یا دوه لنګونې کړی. دا ترجمه مفسرینو کړې ده. او موسی علیه السلام ورته ویل چې چمېګویي خو هم شروع کړې، دا به دله ښه نه شي. ففعلوا ما تؤمرون، وکئ ففعلوا پس وکئ ما تؤمرون، هغه خبره چې تاسو ته امر کېږي. نو دوی بیا اوس خبره کوي. قالو دې قوم ورته وویلې چې ادعو لنا ربکم، راوبله موږ دپاره خپل پروردګارو، یبین لنا چې بیان کی موږ ته ما لونها رنګ یې څنګه دی. یاره جي غواګانې خو تورې مي، سپینې مي، سرې مي، زیړې مي، څنګه غوا لالکو؟ قال انه موسی علیه السلام انه یقینا زما رب یقول فرمایی چې انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. انها بقرة دا غوا ده،
څنګه غوا ده صفراء زیړه ده فاقع لونها خالص دی رنګ د دې په زیړوالي کې تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو له چې داسې ورته ګوري دی منظر ته که نه نو ډېر خوند سړي له ورکوي که دا ګیا یې نه غوښتلی زمونږ موجوده هلکانو له یې خوند ورکولی خو ګیا چې غواړي نو بیا د خلکو مال بدي شي پوهېږئ په دې ما بیا د خلکو مال بدي شي د دې وجې نه خلک د مال نه خلاص شو اوس چې میلمه راشي نو دوکان ته لاړ شي په جیب کې پی راوړي دا شوده کې تاسو ورته وایي که نه دا په جیب کې راوړي نو په جیب کې لا جیب یې پلاستیک دی څه نو هغه ډبې جیب کې پټ کېږي چې راوځي چې میلمه را باندې خبر نه شي چې میلفی کې راګستي دي نو خبره مې په دې کې کوله چې فارس په معنا د بوډۍ دی د پخې غوا دی کالان سالې ورته وایي کالان سالې پخو غاښونو والا ورته وایي ولا بکر او دا سخی هم نه ده سخی یعنی معنا دا ده چې دا مال شوې نه ده د مال کېدلو قابله لا نه ده او عوانم بین ذلک دقه معنا شوه چې نیم دغه دا درمیانه غوا ده یو لنګون دوه لنګونې کړي دي دا خو بیا زه هلته لاړم نو خبره مې په دې کوله چې انها بکرة صفراء دا یو غوا ده زیړه ده فاقع لونها منه خالص دی رنګ د دي صفرا زیړې ته وایي خو صفرا کله هغه غوا ته وایي چې خالص صفرا یي چې زیړه یي خو څه حصې پکې غیر زیړي خو چې پاکعون ورڅه په عربۍ کې ولګېد نو خالصې زیړې ته وایي یعنی ښکرې هم زیړې دي او نوکان یې هم زیړ دي نوره خو پرېږده دومره تکه زیړه ده او دا عربۍ کې دقسې دا الفاظ راځي دا الفاظ داسې راځي چې یو شی سور دی او تک سور دی نو خلک وایي چې سور دی نو احمر او چې تک سور دی نو احمر قانن احمر قان یعنی تک سور دی تک سور دی دقسې په سپین سره هم بل ټکې لګوي دا دې ته وایي تاکید په صفت هغه صفت مؤکد کو د زیړوالي تاکید په دې دی چې ته ورسره دا فاقعون ټکې ولګې نو تکه زیړه ده او دا زیړ رنګ د دې خصوصیت دا دی چې دې باندې سړی خوشحالیږي تسر الناظرین خوشحاله کوي کتونکو حضرت علی رضی الله تعالی عنه به فرمایل که زیړې سپلۍ چا واچولې او زیړ پیزار چا په خپو کو نو غم به کوي غمونه به کوي په دې پوهېږئ که نه د چا وینا ده د خلیفه رابع حضرت علی رضی الله تعالی عنه و اقضاهم علی لوی عالم دی په صحابو کې نکترس قاضي دی هغه وایي که زیړ پیزار چا واچو نو غمونه به کمی قالو دوی بیا وایي ادعو لنا ربکم راوبله موږ له خپل رب یبین لنا ما هي چې بیان کړي موږ ته څه ده دا غوا یاره جي دا تا چې کومه زیړه غوا یاده کړه که نه نو دا خو ډېر شي ډېر شي خو هسې دا یو تپوس کومه که نه چې چاپ ماپ پکې شته که نه چاپ ماپ دا هغه حیلې او باني یو مشهوره کیسه ده طالبه یو طالب نو استاد ورته چېرته منطق کتاب شروع کړو نو اکثر دا طالبان نه منطق په کتابونو نه پوهېږي نه پوهېده او نو استاد یاره چې زما طبیعت خراب دی یم چې چېرته لاړی طالبان تنګېږي داسې که نه په یو ځای کې تنګېږي اوبه په یو ځای چې ولاړ وي اسقا کېږي طالبان به نو دې وجې نه دغه دا منډه رامنډه کوي نو داسې چلی وکړه چې طالب هلکه طالبه ډوډۍ نه میلاوي که څنګه نه چې ډوډۍ خو ډېره نه سبق کې دې څه فرق شته نه سبق هم ډېر ښه دی دا دغه کوي که نه نو بیا ورته وایي چې یاره جي ما یو خوب ولیده او یم داسې یو د پولاو یو مزیدار دغه دی
مزیدار مجمچه راوړه خو د پاسه پې مړه مږه پرته وه. نو هغه ویل دا ستا په شانتې زه پوه شوم ویل دا مجموعه ویل د منطق علم و او دا برجې پې دغه پرته وه که نه دا مړه ده ویل دا ستا په شان تعلیم پکې دو کړی دی تلي زه ورته وایم چې دا داسې خبرې دي چې دا اوس چل ول دې ته وایي هسې تعریف چل ول مې ورته وویو چې چل ول دا د یهودو خوی دی چې هغوی د الله په حکمونو کې چل ول کو. قالوا ادع لنا ربك يبين ما هي ان البقره تشابه علينا یقینا غوا مشتبه شوې ده جي په مونږ باندې زیړې غواګانې هم ډېرې دي اوس چې دا به کومه زیړه غوا یادوي الله خو د خولې نه دا درسته خبر راووتله چې وانا ان شاء الله لمهتدون یقینا موږ که الله وغواړي سمې لارې ته به ورسو یعنې دا غوا به موږ ته الله میلاو کړي. پیغمبر خدا فرمایي که یهودو دا خبره استثنا نه وی کړې ده دې ته استثنا وایي که دا استثنا یهودو نه وی کړی نو د قیامت د ورځې پورې به د غوا نه وی پیدا کړی. خو دا یو کلمې د خولې نه درسته راووتله چې که الله وغواړي نو موږ به دې غوا ته ورسېږو. اهتدا د هدایت معنا ما تاسو ته کړې ده چې دلالتون علی ما یوصلو یا دلالتون موصلتون الی المطلوب ته وایي او اهتدا موندلو ته ویلی کېږي. نو محتدون موږ به دا غوا ومومو. قال انه یقول ویلی موسی علیه السلام انه یقول یقینا زما رب وایي انها یقینا دا غوا بقرتون یوه غوا ده لا ذلول جوتې شوې ده تثیر الارض چې ځمکه اړوي ولا تسقي الحرث او نه خړوبوي فصل لره مسلمة لا شیة فیها مسلمة معنی روغه جوړه ده لا شیة فیها نشته دی په دې کې رنګ خلاف د رنګ عام د دې نه. قالوا الآن جئت بالحق ویل دی خلکو اوس دې راتلو کو په پورا بیان باندې فذبحوها پس حلالې کړه دې لره وما کادو یفعلون قریب نو چې کړی وی دې کار لره قریب و چې انکار یې ته کړی چې نه شو حلالولی. ان البقره تشابه علینا غوا په موږ باندې مشتبه شوې ده. اوس جواب دا ملاو شو چې دوی دا تپوس کوو چې دا داسې په عمل په بار مار کې په ارټ مرټ کې په یوه میوه کې استعمال شوې ده جوتي غوا ده ارټي غوا ده د ایوې غوا ده او که نه داسې اسې پاتې شوې ده. ټیک شو که نه نو د ارټي غوا یا د جوتي غوا ده په دغه چې د هغې دا سټ وتی او چې نه نو سټې مزیدار روغي جو دا څنګه غوا ده جي نو جواب راغی چې دا یو غوا ده لا ذلولن دا جوتي شوې نه ده. ترجمه دا د ذلول ترجمه سره تفسیر القرآن بالقرآن ته وګورئ نه جوتي ده چې ځمکې اړوي اسارت د پټي اړولو ته وایي تاسو پټې اړوئ په ټیکټر باندې یا په کولبه باندې نو تثیر الارض چې ګینې دا ځمکې اړوي داسې جوتي هم نه ده جغ پې نه دی ایښودی شوی. ولا تسقي الحرث او نه فصل یې اوبه کړی دی ارټي هم نه ده چې په ارټ باندې غوا وتړئ او ګرځي اوبه راوباسي پټې پې اوبه کېږي دا هم نه ده. مسلمة روغه جوړه د هر عیب نه لا شیة فیها نشته په دې کې رنګ خلاف د رنګ د دې نه چاپونه پکې نشته. بعضې څاروی داسي چې هغه غټ رنګ یوي او ځای په ځای پکې چاپونه تورې سپین چاپونه پکې سپینه تور چاپونه پکې نو داسې نه ده. قالوا الآن جئت بالحق دې قوم موسی علیه السلام ته وویلې چې جی اوس دې راته پوره بیان وکړو مخکې خو داسې موږ به خبره کوله نو پوره بیان دې راته نه کوو. دا هغه د بې ادبۍ لفظ دی چې د موسی علیه السلام په شان اولو العزم پیغمبر د تورات صاحب تورات عالم تورات او بیا د تورات د علم نه علاوه
چې کله الله ورته ستانه لوی عالم په مجمع البحرین کې شته نو هلته هم تللی دی دونه شایق د علم و دنه به څه پاتې شوي او د هغه لوی پیغمبر لوی عالم په مقابله کې دا خبیثان کله یو بانه سازه کي او کله بله بانه سازه کي کله بله بانه سازه کي اوس دې راته پوره بیان وکړو نو کله حق په معنا د پوره بیان باندې م راځي او که داسې وي اوس دې راتلو که په رښتیا مخکې داسې ګډې وډې ویلې دا ګوره څونه بې ادبۍ الفاظ دي د دې وجې نه د بې ادبۍ د الفاظو نه به انتهایي ډډه کوئ او د هیڅ عالم بېعزتي به نه کوئ د هېچا سپکه خبره به نه کوئ یو طالبونو زما خوا کې ناست نو ما ته وایي فضل رحمان داسې چل وکړو فضل رحمان ما د جمعیت علما اسلام د مشر عالم یادېده ویل ملر شه ورک شه خدای عالم ورته وایه که نه عالم نه دی څه مولانا فضل رحمان ووایه دا تعصبات دي که نه دا لرې کوي دا ډېر غلطې خبرې دي مو مفتی محمود صاحب ته کنځلې کوئ مو مولانا مودودي ته کنځلې کوئ مو فضل رحمان ته کنځلې کوئ مو سراج ته کنځلې کوئ قرآن خدا ویلي چې ولا تصبوا الذین یدعون من دون الله د مشرکانو خدایانو ته هم کنځلې مه کوئ لات او منات ته هم کنځلې نه کړي فیصب الله عدوا بغیر علمه هغه په تعصب کې راشي او خدای ته به کنځلې وکړي نو ته به د خدای د کنځلو سبب سا شي نو ستا څه ځای شه بیا دې وجې زموږ پښتو کې موږ ویلې لکه چا مور او پلار ته کنځلې مه کوه ستا مور او پلار ته به کنځلې وکړي پوهېږئ که دا موږ پښتو کې پخوا دا خلکو ویلې دا خبرې اوس خو د موبایلو خلکو نه اوزګار کړی اوس نور خبرو ته دغې ته اوزګار دي بس نو وفرمایل قرآن په ذبحوها پس حلال یې کړه دې لره ذبح خو پېژنئ که نه ذبحه کټ کولو د ودجینو ته وایي دلته یو دوه رګونه دي پرې مرۍ کې هغې ته ودجین وایي نو هغه به کټ کول یو دوه ورسره نور وي دا کټ کولو بسم الله به پې وی دې ته ذبحه وایي ذبح شرعي دغه چې بسم الله پې وی وما کادو کاده تاسو پېژنئ کاده دا د افعال مقاربهونه دی وما کادو قریب نه و دا یهودو یفعلون چې دا کار یې کړی وی دوه وجې وي د نه قریب و چې دا کار یې نه وی کړی لغلاء ثمنها پیسې ډېرې زیاتې وي ځکه چې ډکه سرمن د سرو یې غوښتله او دویم وما کادو یفعلون قریب نه وه چې دا کار یې کړی وی ځکه ولې ځکه چې دا د دوی په زړونو کې د غوا مینه ده دا د غوا بچي دي د غوا یهودي او هندو دغه یهودي او هندو دا دواړه غوا بچه دي دا د غوا اوس ګورې هندو دی د غوا غوښه نه خوري بلکې تاو مام نه پرېږدي اوس د مسلمانانو باندې پابندي لګوي چې قرباني په غوا باندې نه کوئ اوس هغه مفتیان چېرته تللي هغه د هندوستان مفتیان اوس مې په تور وپرېږده وایي د هندو ولې دا کار کوي ولې غوا منه ده نو بس غریبانان څه نه شي ویلی نو دا وما کادو یفعلون ځکه چې دا د دوی معبود و د دوی په زړه کې د مینه ورسره پرته وه د معبودیت په شکل باندې ځکه دا کار کوو اوس دا څوک وایي دوه کیسې دي دا اوس چې کوم عبارت شروع کوم او څوک وایي دا قصه واحده ده بهرحال دا ځان له یو اختلافي مسله ده د مفسرینو په منځ کې زموږ دې سره څه کار دی خو خبر اصل کې دا ده چې علما محققین وایي چې دا د دې قصې اول سر دی او هغې اخري سر دی د مړي کاته مخکې راغلی وه او د مړي د قاتل د ښودلو دپاره دا دویمه قصه راغله پوهېږئ په دې خبره باندې چې غوا لاله کوي او د مړي هغه مازات امادې مخکې خبره تاسو ته کړې ده وایس قتلتم نفسان هغه وخت چې مړ کو تاسو یو تن لره وراره ولګېد او تره میرات یې مړ کو حالکې وراثت دته پاتې کېده او اکه تلوار یې وکړه او هغه یې مړ کړه د دې وجې نه په شریعت اسلامي کې دفعه کېښودی شوه چې قاتل د موروث چې موروث مړ کي دی به د وراثت نه محرومه کېږي څنګه دې ته صد باب وایي الله دا لار بنده کړه
چې چرته یو وارث دا تلوار ونکي چې دا موروث مړ کما چې دا جیداد یې راته پاتې شي. نو چې کله شریعت دا د پکې خود د شریعت حکمرانی وي او د قرآن حکمرانی وي او د حدیثو د پیغمبر حکمرانی وي نو دی به محروموي، دی به بل ور دا کار نه کوي، وایي غر کېږم داسې خو بیا به راته یو 20 کاله پس میلاو شي او داسې خو غر کېږم، یو خو مې شریعت پرېږدي نو ما به ورسره وجني او که پټ پټ پاتې شوم نو بله مسله بیا را څوک دا وراثت نه راکوي، وراثت خو هم را باندې حرام شو بند شه که نه. د دې وجې نه دا سدباب کړی دا چې هغه راپاڅېده دا تفسیري روایت دی چې دا څنګه دا د مړي له هغه دغه اندام راواچو بس مړی راپاڅېده ویل خپل وراره وجلی م ایسته بیا مړ شه بس پوه شوئ په دې باندې. نو د هغې وخت نه دا په شریعت اسلامي کې د اوس د امت محمدي نه بلکې د امت موسوي او د ملت موسوي نه دا خبره د هغه وخت نه کې ښودی شو په شریعت او اسلام کې او د الله په دین کې چې چا خپل موروث مړ کو هغه به د وراثت نه محروم وي. پوه شوې لکه په مسله باندې. وایس قتلتم نفسا هغه وخت چې مړ کو تاسو یو تن لره فداراتم فیها پس مختلف شوي تاسو په دې کې او د اختلاف شکل داو چې یو په یو ورړو بل په بل ورړو. د وراره هغه سړي ته ستا په کوڅه کې پروت دی ستا محله کې پروت تاسو وجلی دی هغه ویل تا په خپله وجلی دی نو بس پرې په جګړه شو. والله مخرج ما کنتم تکتمون الله راویستونکی دی ما د هغې خبرې لره کنتم چې وی تاسو تکتمون پټولم تاسو خو دا قاتل ځان پټو او دا خبره پټوله الله رب العزت هغه رښتونکې دغې راوویستله. فقلنا پس ویل منګه اضربوه ووهئ دې نفس لره ببعضها په بعضه حصې د دې غوا باندې. پوهېږئ په دې خبره باندې ووهئ دې نفس لره دا ترجمه ولې وکړه دا مې دې دپاره وکړه چې دا نفس خو مؤنث دی نو دا کله دته د چې دا مؤول کې په تاویل د شخص سره نو ضمیر د مذکر ورته راجع کېدی شي. پوهېږئ په دې باندې تاسو چې هلته قرآن کې وایه چې ونفس وما سواها دا سواها ضمیر چا ته راجع دی؟ نفس ته راجع دی که ولې غلی شوئ؟ ونفس وما سواها الله تعالی نفس زما د قسمی په نفس باندې وما سواها په هغه ذات مې د قسمی چې دا یې برابر کړی دی دا نفس پیدا کړی دی. نو پرې خو پوهېږئ که نه هلته ور ضمیر د ها راجع دی که نه دی؟ نو چې دا مؤول کې په تاویل د شخص باندې بیا ورته هو ضمیر راجع کې او که دا نفسون په نفسون سره ذکر کې نو بیا ورته د ها ضمیر راجع کوه او ببعضها کې ضمیر په بعض حس سره دی غوا باندې دا بقرتون ته راجع دی بقرتون مؤنث ده بقر جمع هم راځي او بقر مذکر دپاره هم استعمالیږي او بقرتون چې شي نو بیا غوا زنانه ته ویلی کېږي ښځې غوا ته ویلی کېږي. نو ځکه وایي كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. اوس یوې مسلې نه بلې مسلې ته ځو. قرآن څنګه چې الله رب العزت دا مړی را ژوندی که او خپل قاتل یې وښوده دقسې الله مړي را ژوندي کوي. په دې صورت بقره کې 15 ځای کې الله تعالی مړي را ژوندي کړي. څو ځایونو کې لکه په 15 ځایونو کې یو به درته بیا ښیم چې راځي. دلته مفسرینو ذکر کړي خو دا خبر بیا ډېره اوږدېږي. دا کسان ګمراهان دي اولئک کالانعام دا خلق په شان د چارپایانو څاروو دی. او بیا قرآن وایي چې څاروي نه هم لاندې دي د دې نه زیات ګمراه دي. ورپسې څنګه دی
بله اولئک کالانعام بل هم اضل دا په شان د سارو دي بلکې ترقی دلته بل دپاره ترقی دی بلکې دا پرېږده د دې نوم زیات ګمراه دي ځکه هغه محسن پیژني څاروی محسن پیژني کومه زنانه او نارینه چې په کور کې د مال دیکبال کوي ګیا وتږدي او اوبه وتږدي نو په دې کور کې به ډېر خلک ننوځي دا میخه او غوا وایي دا اوس انسان نه دی چې ته زه پاسم او چې کله هغه انسان راښکاره شي چې کوم دی ته اوبه ږدي او ګیا زر ورته پاسې او لکۍ ورته ځای کېدسي نو هغه محسن وپېژنده که نه نو قرآن ځکه دوی ته ګمراه وایي د کفارو ته او بېدینو ته چې دا خپل محسن نه پېژني چې محسن اعظم دی الله او څاروی د څاروي چې څاروی محسن خپل محسن پېژني چې څوک ورته ګیا ږدي او څوک ورته اوبه ږدي نو ځکه وایي کذالک یحیی الله الموتى دقسې به ژوندي کوي الله مړو لره ټول مړي به الله یو وخت را ژوندي کي اثبات د قیامت شو ویریکم آیاته ښیي الله تاسو ته آیاتونه د قدرت خپله لعلکم تعقلون دې دپاره دا ربط یې د ما قبل سره دا دی چې په دا داسې قسم معجزه باندې هم د ده پړه کې نرمي رانله او د مولانا محمد علي رحمت الله علیه دا خبره صابونی هغه دا خبره لیکلې ده چې د یهودي زړه اوس هم د کاڼي نه سخت دی دوی چې چېرته مسلمان له عذاب ورکوي دا ټول ورته ولاړي او چې هغه یو فریاد کوي دوی په شا لاړ شي او خاندي ټکې کوي دونه ظالم قوم دی اوس دا اوس چې دنیا کې دا کوم شر روان دی که نه د دې بنیاد او د دې هغه عامل قوي هغه یهودي دی هندوی شاته ولاړ دی نو د دې وجې نه قرآن وفرمایل ثم قست قلوبکم من بعد ذلک بیا کلک شو ړونه ستاسو من بعد ذلک پس د دې واقعینا نو فهیا پشو دا زړونه ستاسو کالحجارتې په شان د کاڼي باندې او اشدو قسوه بلکې ډېر سخت شو بلکې ډېر مضبوط شو په اعتبار د کلکوالي سره وان من الحجارة یقینا ځنې د کاڼونه او بعضې د کاڼونه لما هغه کاڼي دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د دې نه ولې وان منها یقینا بعضې د کاڼونه لما هغه کاڼي دي یشققو چې اوشلیږي په یخرج منه الماء پس راوځي د هغې نه اوبه ترې راوځي وان منها یقینا بعضې د کاڼونه لما هغه کاڼي دي یهبط من خشیت الله چې راورغړي د الله د یارې نه وما الله بغافل عما تعملون نه دی الله نه خبر د هغې نه چې تاسو څه کوئ نو بیا کلک شو ستاسو زړونه نو د قلب خبره مې درته کړې ده قساوت قلب دا ته و چې دا زړه اوچ شي کلک شي نرمی او رحم پکې ختم شي او من بعد ذالکه کې اشاره دغې واقعې او دغې معجزې ته ده چې د غوا په حصه باندې مړی وویلی شه او راپاسي او فهیا دا ضمیر قلوبو ته راجع دی قلوب جمع ده او جمع ته ضمیر د مؤنث راجع کېږي نو فهیا دا زړونه ستاسو کالحجارتې په شان د کاڼو شو د کاڼو په شان شو تاسو اوس یو خبره ما وکړه چې دا او چې دی دا او چې دی نو دا دپاره د اضراب دی اضراب څه مطلب او دا د ترقۍ دپاره دی دا خبر پرېږده لږ مخکې ځو دې نه لږه زیاته ترقي کوو نه دا اړونه کاڼي نه کاڼي کې بیا هم نرمي راځي کاڼي باندې د الله تعالی د خشیت آثار کیږي خو ستاسو یهودو دا اړونه دي دې باندې د الله تعالی د خوف او د خشیت هېڅ اثر نه کیږي
او په معنا د بل دی بلې اضرابیه تاسو به کتابونو کې لولئ تاسو استادان وایي پرې ګریمر کې او اشد قسوا بل اشد قسوا دا یې معنا شوه بلکې ډېر مضبوط شو په اعتبار د وچوالي سره ځکه اوس قرآن د دې تفصیل کوي چې د کاڼو نه زیات وچولي دي ځکه چې وان من الحجارة لما یقینا بعضې د کاڼو نه لما هغه کاڼ خامخا هغه کاڼي دي یتفجر منه الانهار چې بهیږي د هغې نه ولې د هغې نه ولې روانې شي ولې کاڼې وچوي او د هغې نه لاندې سمه واله را روانه شي وان منها یقینا بعضې د کاڼو نه لما خامخا هغه کاڼي دي یشققو چې دا کاڼې وشلیږي فیخرج منه الماء اوبه ترې راوځي دا هغې ته اشاره کوي چې بعضې کاڼي هسې شلیدلي وي نری زیم ترې راوتی وي نری اوبه ترې راوتې وي چینه ترې راوتې وي نو د بعضو نه ولې رواني او د بعضو نه چینې رواني دا یې معنا او نمبر 3 او وان منها یقینا بعضې د کاڼو نه لما خامخا هغه کاڼي دي یهبط من خشیت الله چې راورغړي د غر د سر نه د خدای د یرې نه دا کله کله په دې غرونو کې یو کاڼی را روان شي په دې دره کې غړزای خیږي درزا رالوي د اوسني هلکانو خو یې مزګار دي پخوا هلکان چې به د غر سر ته وخاته که نه ما خو به دیر کې ډېره موده تېره کړې ده نو بس غټ کمر ته به کېناست او په دواړو خپو به یې ووهو او لاندې په دې دره کې به غرار به کوو روانه ورسې به دی خوا به شړی کلي ملي به نه وه هلته نه ما په خپله لیدلي دي چې هلکانو به دا کار کوو نو دا کاڼې د خدای د یرې نه د غره د سر نه را روان شي او لاندې ورغړي خو د یهودي خبیث په زړه کې هېڅ قسم خشیت او یره د الله نشته وما الله بغافل عما تعملون دې ته وایي وعید دا سخت وعید دی سخت او موږ او تاسو ټولو ته دی وما الله نه دی الله بغافل نه خبر عما تعملون دا هغې نه چې تاسو څه کوئ که څوک څه کوي نو د انسان نه به یې پټ کي د انسان نه خو ګوره د الله نه ګورې نشي پټېدلی د الله نه پټېږي لا تاخذه سنة ولا نوم خدای پاک باندې نه پر کالی راځي او نه پکې ډبل خوب په الله باندې راځي د الله سترګې هر وختي کولاو دي یعنی معنا دا ده چې د الله د علم نه څوک بار کېدی نشي د دې وجې نه ما او تا ته یره راکړه چې څه کوې که د خلکو منځ کې کوي او که ځان لی کوي ستا رب تا نه خبر دی او دا ډېره لویه کم نظري ده الله ته چې یو سړی ګناه کوي داسې یو خوا بل خوا وګوري انسان صحیح کوي او داسې نه ګوري چې زما سره یو ذات دی چې وهو اقرب الیه من حبل الورید ما ته زما د شارګ نه نږدې دی د هغه نه به کوم ځای پټ شم چې دا ګناه کوم د هغه نه به کوم ځای پټ شم دا ډېره کم نظري ده د یو انسان چې هغه داسې کوي معنا به درکړي انشاءالله دی وی الیهود من اقصى البشر قلوبا الى اليوم جزائری دی دا زما مخې ته دا نوي مفسرین دي د عربو وی چې الیهودی من اقصى البشر قلوبا الى اليوم اس كل عام يرمون البشرية بقاسمة الظهر وهم ضاحكون هر کال دوی په دې عالم باندې په انسانیت باندې یو بم راچوي دا شا وله ماتوي او دوی خاندي په شا باندې لاړ شي ومن علامات الشقاء دغه دا سقاوة القلب د شقاوت یو لویه نښه داره چې سړي زړه سخت شي وفي الحدیث من لا يرحم لا يرحم حدیث کې راغلی پیغمبر خدا فرمایي چې چا په چا رحم ونه کړه په هغه به رحم ونه کړی شي افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما قالوه وهم يعلمون
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینی منورے ته راغی نو مدینه کې 3 قبیلې د یهودو اوسېدلې او 2 قبیلې د انپړو امیانو اوسېدلې. اوس او خزرج انپړو او دا د ځای غټې غټې قبیلې وي، اوس او خزرج. او یهودو 3 قبیلې وي، بنو نذیر، بنو قریظه، بنو نذیر، بنو قریظه او بنو قینقه. دا به لږ وروستو راشي. دغه دا 3 ډلې، 2 ډلې د امیانو وي. دی بیا د دې دغه د بنو قریظه د اوس سره ټچو او دا بنو نذیر چې نو دا د خزرجانو سره ټچو دې سره. نو دوی به یو بل سره به واړه به یو بل کله ماشومان لېږل، پی به یې ورکړي، رضاعي میان دې پکې صادر شوي وي او ډېر ګهره تعلقات یو د یو بل سره، دوستانې وي، مینې وي، محبتونه وي. نو مسلمانان چې اوس او خزرج مسلمانان شو، انصاري مدینه شو. نو یو به وویلې چې یاره زما هغه یهودي رور نه دی، رضاعي رور مې ورزما و د نغري په غاړه به ورسره کښېنم او د نغري په غاړه به ولې دا دعوت اسلامي ورکړم. بل به وویل یاره زما نه بغیر څه نه شي کولی، چې زه ورته څه یم هغه به کوي، زما داسې رور دی چې مونږ خو د یو بل نه زارېږو. مونږ مسلمانان خو داسې خوشفهمۍ کیو که چې مونږ دې سړي پسې ځم راځم دی به دین په لار به راسره روان شي. نو وی قرآن وی افتطمعون، اے انصارو د مدینه، افتطمعون آیتاسو تمساتی ان یؤمنو لکم چې دا یهود به تاسو دپاره ایمان راوړي، ستاسو په خبرو باندې به ایمان راوړي. او دین خبرې وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله. دې کې چې کوم علما دي د هغې نه د خدای مانو کي ته لا ته د په عوام. وقد کان فریق منهم، یقینا وا یوه ډله د یهودو نه، یسمعون کلام الله، اورېده به کلام د الله تورات لره، ثم یحرفونه، بیا به تحریف کو په دې کې، یعنې تبدیل به کو په دې کې، بدلول به کول، من بعد ما قلوه، من بعد ما فهموه، پس د هغې نه چې ښه به پې پوه شوي وو، وهم یعلمون، او حال د الله پوهېږي په هغې چې دوی پټوي، وما یعلنون، او هغه تمامې خبرې چې دوی ښکاره کوي. ومنهم امیون لا یعلمون الکتاب، او ځنې په دې یهودو کې هغه دي انپړه دي، انپړه امیون دي، انپړه دي. لا یعلمون الکتاب، نه پوهېږي په کتاب لوستلو او لیکلو باندې، الا امانی، یا مگر پوهېږي په خپلو پرتولو او دروغو باندې. وان هم الا یظنون، او نه دي دوی مگر ګمانیان دي، اټکلونه چنګوي، اټکلونه. نو دا افتطمعون کې دا حمزه دپاره د استفهامي انکاري دی. څه دپاره دی لکه څه شی دی؟ استفهامي انکاري. او د طمع تطمعون مصدر طمع ده. خلک وایي که نه، وایي کوم ځای کې چې سړي ډېر لویه طمع وي هلته هېڅ نه وي، ځکه چې د طمع 3 ټکي دي او په 3 حرف پرې په یو باندې ټکی نشته. ته وګوره طمع باندې شته پرې ټکی، توی ده او میم دی او عین دی او د ټکو نه خالي دي.
نو کوم ځای کې چې ستا ډېره تمه وي هلته هېڅ دی. او کله کله به ته یو ځای له ورشې هلکه راځئ چې ورشو د مدرسې دپاره دا سړی خو راته ټیک نه ښکاري یا را پر سدونه لوی امداد وکړي او یو بل ځای به ورشي تا به ښکاري چې هلکه دا خو بزرګې زمانه دی او دی د مدرسې ما سره ډېر امداد وکړي ځکه چې دی خو په دین باندې پوهی دی او ورته داسې د انکار وکړي ته به اریان شي. نو دا استفهام انکاري دی. د طمع معنا درته کوم. طمع څه ته وایي؟ تعلق نفس بالشیء رغبة فیه. دا د طمع ترجمه شوه. طمع څه ته وایي؟ تعلق النفس، انختیدل د نفس دی بالشیء په یو شي باندې رغبة فیه، ازروی مینه کول په دغه شي کې د یو شي سره مینه ده نو بس هغې پورې اړه ونښلی د بل سړي په لاس کې دی نو ته بس هغه ته چاپلوسي کې تاویږي رتاویږي به ورته دا معنی. او یؤمنو لکم معنا دلته دا ده یتابعونکم علی دینکم الاسلام. ای انصارو ستاسو څه خیال دی چې دا یهود به تاسو له ایمان راوړي؟ نو دلته د یؤمنو ترجمه کړې ده یعنی یتابعونکم علی دینکم. ستاسو دا خیال دی چې تاسو سره به تابع شي ستاسو په دین باندې دا به مسلمانان شي؟ دا خو داسې ده لکه د وچې غوا نه چې د پویو تمه کوي چې دا به ما له پوی وکړي، د یهودي نه تمه. او دا کلام الله چې ذکر شو نو معنا دا ده فی کتبه کالتورات والانجیل والقرآن. د کلام الله نه مراد هغه چې د الله په کتابونو کې د الله خبرې دي چې تورات شریف دی، انجیل شریف دی، قرآن شریف دی. دا معنا ده. او یحرفونه، دوی تحریف کوي. نو تحریف څه ته وایي؟ التحریف المیل بالکلام علی وجه لا يدل علی معناه. دا کلام داسې مایله کول په یو طریقه باندې د خپل نهج نه چې دلالت په خپله معنا باندې نه کوي. کما قالوا په نعت النبی صلی الله علیه وسلم. یهودو خبیثانو دا تورات پیلونه کړی او کله چې پیغمبر آخر الزمان راغی او دوی پوه چې په یهودو کې رانغی نو تورات په یو فعل کې دا ولیکل د نبی علیه الصلاة والسلام حلیه دا ده په تورات کې اکحل العینین د جناب محمد رسول الله سترګې مبارکې بغیر د رنجونه به تکې تورې ښایسته ښکارېدلې. د سترګې توروالی او د سترګې د توروالي سره سپینوالی په سر کې دا خو عین حسن دی، دا ډول نښه ده. دا الله پیغمبر له ورکړې وه اکحل العینین. او ربعه نبی کریم صلی الله علیه وسلم متوسط انسان، نه ډېر لوړو او نه ډېر چیتو. او نو دوی او جعد الشعر دا ویښتې لږ ګلګوتي، ډېر ګلګوتي نه وو خو او داسې خلاص هم نه وو. نو دا لږ غوندې ګلګوتې ښایسته ویښتې وو او حسن الوجه مخ مبارک ډېر ښایسته. دا په تورات شریف کې دا لیکلي وو. دې خبیثانو په پیل کې دا ولیکل طویل ازرق العینین ثبت الشعر. دا پیغمبر آخر الزمان چې موږ په تورات کې دی ابه اوږدي. نبی علیه السلام خو اوږد نه یوه. ارزق العینین سترګې به یې تکې شني، د نبي علیه السلام سترګې مبارکې خو شنې نه وي. او ثبت الشعر دا ویښته به یې خلاصي، د نبي علیه السلام ویښته خو خلاص نه و، پوره خلاص هم نه و، پوره ګلګوت هم نه و، متوسط و. دا خبره وه. نو دا پیل به یې دغه ته راویسته. یو انپړ به راغی، یاره جي ته ما ته وایي چې تورات کې دې پیغمبر باندې هاو شته راشه. نو دا چې د کوم پیل به په خپلو ګوتو لیکلی نه به ورته وخو دا یې نه وګوره دا اوږد دی، قد یې اوږد دی، نه جې خو نه دی، سترګې شنې دي نه سترګې هم شنې دي، ویښتې خلاص دي نه. نو دا تورات کې لیکلي چې دا به داسې
په دې طریقې د پیغمبر خدا نه خلق اړول، په دې طریقې به د پیغمبر خدا نه خلق دیکه کاو چې دا ایمان رانه دا هغه تحریف دی چې دی خبیثانو به کوو او په دې طریقه به یې کوو او خلکو ته یې بیان کوو. نو لږ د تحریف خبره ورته کوم. تحریف دا مصدر حرف الشیء، حرف یحرف تحریفا باب تفعیل دی. نو تحریف مصدر شو اذا مال به الى الحرف الذي هو الطرف والبعد عن وسط الجاده. تحریف ستوي اذا مال به الى حرف چې تمایل کې دا کلام یو طرف ته، الحرف الطرف. اتا شو په شرجامی کې ویلي چې حرف دغه دا جلستو حرف الوادي ای طرفها، داسې ورته چرته استاد ویلي چې حرف په معنا طرف راځي. ومن الناس من يعبد الله على حرف، ځینې خلک د الله عبادت په یو طرف باندې کوي، د الله عبادت په یو طرف باندې کوي. نو معنا دا شوه چې دا میلان دی د کلام یو طرف ته، ځکه چې حرف په معنا طرف دی. او البعد عن وسط الجاده، لرې کېدل د لارې د منځ نه، د درستې لارې د منځ ده. اوس دا نورو مفسرین ویلي، د نور څه نه دي ویلي چې تحریف دوه قسمه دی. څو قسمه دی؟ دا امام صابونی ویلي چې تحریف دوه قسمه دی. یو تحریف دا دی چې د الله د کتاب الفاظ او کلمات راوالی او نور پکې کېدي. دا تحریف په معنا د تبدیل کلمت بکلمت دی. دا یو قسم تحریف دی. او دویم دغه دا تحریف بمعنی تاویل دی چې الفاظ مغه دي خو ترجمه د ځانه کې، ترجمه د ځانه کې دی باندې ځان پوهه کوي. آسماني کتابونو کې د قرآن نه علاوه دا دواړه قسمه تحریف اهلی کتابو کړی و. اومې تبدیل کړی و، سمانه تبدیل یعنی کلمې د کلمې بدلې کړی. ته به فاصله پاتې په دې وخت نو دا تبدیل د دې کلمو اوس تاسو ته ما هغه وښوده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخ دغه چې کوم دی په باره کې که په تورات کې څه تاسو ونه لستله چې اکحل العینین داسې او ربعه او دارنګ جعد الشعر حسن الوجه دوی څه ولیکل کلمې بدلې کړې که نه. طویل ارزق او ثبت الشعر دا کلمې بدلې شوې که نه. دا هغه تحویل دی، تحریف دی په معنا د تبدیل الکلمات سره چې کلمې او معناګانې هر څه بدل کړي. دا آسماني کتابونو ټولو کې شوی، خو قرآن عظیم د نن ورځې پورې الله د دې تحریف نه محفوظ کړی دی. دا تحریف په قرآن کې څوک نشي کولی چې د قرآن الفاظ دې څوک بدل کړي او کلمات او آیاتونه دې څوک بدل کړي، ځکه چې الله د قرآن په باره کې دا ویلي چې انا انزلناه نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. من قرآن نازل کړی او موږ یې محافظین. چونکې نور کتابونه آسماني د هغې حفاظت الله رب العزت عالمانو ته سپارلی و. چا ته سپارلی و؟ لکه عالمانو ته. د دې وجې نه پای کې تحریفونه وشو او د قرآن ذمهداري الله په خپل حدیث دی چې د حفاظت به زه کوم. دې وجې نه دی کې څوک ګوتې دا نشي والی. ها البته تحریف تاویلی پکې کوي. تحریف چې مرزا غلام احمد قادیانی غوندې یا د پرویز علیه ما علیه چې و تیر شوی دی منکرین حدیث کې دی، هغې ترجمې بدلي کړي دي چې لکه
السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نکالا من الله. غل سړی او د غلې ښځې نه لاس کټ کوي، معنا یې دا ده که نه. نو فاقطعوا ایدیهما پرویز علیهم علیه ترجمه کوي چې د دې معنا دا ده چې دا لاسونه یې وتړه په جیل کې واچوه. پوه شو په دې باندې؟ دا تحریف دی، تاویلي تحریف دی، معنا یې بدله کړه. په دې پوهېږي؟ دا دی تحویلي تحریفي. دا قرآن کې هم شوی دی. دا چې د قرآن مجید ترجمې د خپل مطلب دپاره بدلې، چې د قرآن مجید ضمایر د خپل مطلب دپاره بدلې، دا باقاعده تحریفي تاویلی دی په قرآن مجید کې. په دې پوهېږئ که نه؟ او دا یا کوي متعصبین د مذهبونو او یا یې کوي جاهلان. کم سړی چې په قرآن جاهلي هغه دا لوبې کوي یا تعصب مذهبي دپاره دا خبره کوي. زه به اوس ګرځم نو جماعت اسلامي دپاره به ضمیرونه راجع کومه، یا د مولانا مودودي دپاره به زه ضمیرونه راجع کومه، او چې څوک مې بدي شي نو دا نور دا خلاف ضمیرونه به د هغې په باره کې را کوم، دا به زه تحریف کوم په قرآن کې که دا کار به وکړم. دا وګورئ، دا تفسیرونه تاسو دې پسې وګورئ، دا تحریف تاویلي خطرناک دی. دا په قرآن کې خلک کوي لګیا دي. یو کال چې یو سړي سره ورانه شي نو ټول ضمایر هغه ته راجع کوي. بیا بل کال چې دورې تفسیر کوي نو چې بل سړی بد شي دا ټول ضمیرونه هغه ته راجع کوي. دا الله احسان دی. ما بلکې دې نه مخکې مې هم کړی دی، خو دا 40 کاله مې وکړه که نه، خو چې چا ته ضمیرونه راجع دي هغې ته راجع کومه. بدل کړي مې نه دي، یو نه به یې بدل کړم. زه خو جماعت اسلامي کې به نو اوس د هغې دپاره به قرآن رانومه. العیاذ بالله من هذا الکفر والطغیان. دا کار به ونه کوئ. ګورئ په چا باندې موږ خرڅ نه یو. جماعت اسلامي سره موږ تعلق دی وجې نه چې قرآن او سنت بالادستي راولي پاکستان کې، د دې وجې نه ورسره یو. موږ دا نه چې یعنې سراج صاحب د وزیر اعظم شي. سراج صاحب وزیر اعظم څه چله چې راز نظام نه سم شوی، سراج الحق صاحب هم دا ملک نشي سمولی. په نظام باندې به رانوسوي. د قرآن او سنت بالادستي راله هر څوک چې بیا دې وجې نه دا مې ورته ځکه ویلي. د الفاظو باندې ګورې دې مفسرینو ذکر کړي، ځان ما خبره نه ده کړې چې خلک دقسې د قرآن مجید معناګانې کال په کال باندې بدلی، ضمایر کال په کال باندې بدلی. یا د جهالت نښه ده، پوهېږي دا صاحب نه، او یا دا مذهبي تعصب دی. ټیک شه دا خبره. اوس دا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، کله چې دا منافقان ملاو شي د یهودو سره نو څه ورته وایي؟ یاره جي موږ خو مؤمنان یو، آمنا بنبیک بنبیکم و بدینکم، موږ ستاسو په پیغمبر ایمان راوړی ښه. نو چې کله دا کشران، دا خو دا کشران سادهګان دي، دا چل کوي راشي مسلمانان سره کینې او د خبرې ورسره کوي. په تورات کې ګورې داسې موږ ته زموږ ملا ویلي چې په تورات کې داسې دي، په تورات کې داسې دي. نو چې راشي لکه تاسو څه لتلي وایي د مسلمانانو خوا، یاره جي موږ وایي داسې موږ خو ستاسو ملګري خو موږ داسې ګپ شپ ورسره ولګو. د مسلمان سادهګان ولي پرې ډېر خوشحالېږي چې که څه دا ملګری کېږي. نو دوی ورته غوسه شي چې اتحدثونهم، دا استفهام انکاري دی. ایا تاسو بیانوئ دی مسلمانانو ته؟ څه ورته بیانوئ؟ چې په تورات کې ستاسو د پیغمبر په باره کې داسې دي، ستاسو د دین په باره کې داسې دي، او ستاسو د قرآن په باره کې دا په تورات کې پراته دي. نو خدای غر کړو چې دا تاسو رسې هغې ته را بیان شروع کوي، سبا له د الله په دربار کې تا راګیر کي. نو څه جواب به ورسه بیا کوې؟ ستا جواب به بیا څه وي؟ نو تحدثونهم بما فتح الله علیهم. د فتح الله معنا بیان کړي. دلته فتح په معنا د بینه دی. اذا خلا منافقو اليهود برؤسائهم انکروا علیهم اخبارهم المؤمنین. کله چې دا کشران یهودیان مشرانو یهودیانو ته ورشي نو مشران ورته خدای غر کړو، تاسو مؤمنانو ته رازونه وایي د تورات.
بنعوت النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وهو مما فتح الله به عليهم ولم يعلمهم غيره. دا تورات به دې سي محفوظ ساته چې چاله پلاس کې نه ورکو او پایلو کړي او اصل کتابه پټ کړي او خپل پلاسونو چې لیکلي کم پایلو هغه به خلکو ته راښکاره کول. دا اوس زموږ علما شروع شي د قرآن آیات وایي خپلې خبرې شروع کړي، حدیث د پیغمبر وایي خپلې خبرې، ترجمه هم نه کوي چاته. هلکه خدای غر کړي د الله خبرې څونه درنې او خوږې دي، تر مؤمن نه تپوس وکړه ستا خبرې سب او زما خبرې به څه وزني. خبره خو د الله او د رسول ده، او دې خبره د الله او د رسول الله وکړي او بیا پرې منځ کې خپلې خبرې کوي. ليحاجوكم به يقولون لهم لا تخبروا المؤمنين بما خصكم الله به من العلم. خدای چې په کوم علم خاص کړي غرق شو دا مؤمنانو ته مو وایي حتی لا يحتج عليكم به، حتی چې په تاسو باندې به دلیل ونسي په دې خبره باندې، نو په یغلبکم راکې بم باسي او کمزوري بم کی، وتقوم الحجة عليكم او په تاسو باندې داږي دلیل به قائم شي، فيعذبكم الله، الله بدل عذاب درکې. بیا دا کار ولې کوي؟ او ومنهم امي، دا خو د مولیانو کارو ښه، مولیانو به دا کار کو. دا انپړ چې وو دا چې په اجرو کې به ناستو او اجرت انبیز او درة الماسپخین دا به خلکو ته زوته او دا کیسې به کولې. هلکه موږ ته کیسه په غږونو کې وکړه، دې وطنونو نه به خلک راته نو هغې به په دا کیسې پر اجره کې به ناستو کیسې به کولې په غږونو باندې چې په وزن به وې. نور به ورته راټول شو، دا مرۍ به ورته اوږدې کړې وې، هغه به ورته د هغه د لیلا او د مجنون کیسه شروع کړله او چا به ورته دغه کیسه شروع کړه. ومنهم امیون، امیون جمع د امی ده، المنصوب الى امه. امی منصوب ده ام ته، ام مور ته وی. کانه ما زال فی حجر امه، دا یار داسې دی اگر چې ګیرې سپینه ده، ته وایې د مور په غېږ کې اوس هم ناست دی، لم یفارق هو، د مور د غېږې نه جدا شوی نه دی. فلهذا لم يتعلم الكتابة والقراءة، دې وجه نه یار له چې کوم کتابت ورځي او نه ورله چې کوم دی قرائت ورځي، داسې دی لکه څنګه چې د مور نه پیدا شوی. نو ومنهم امیون، دوی په د کتاب په ټکي نه پیږي، الا امانیه مگر پویږي په امانیو. امانی څه ته وایي؟ امانی جمع د امنیتون ده، وهي اما ما يتمناه المرء في نفسه من شيء. امنیه یا هغه شي ته وایي چې د هغې تمنا یو سړی کوي په خپل نفس کې د یو څیز، یرید الحصول علیه، اراده یې دا چې دا ما حاصل کړی، اراده یې دا ده چې دا ما حاصل کړی. و اما القراءة، او یا دا امنیه لستلو ته ویلې کېږي. من تمنى الكتاب اذا قرأه، خلق وایي تمنى الكتاب اذا قرأه، دا په معنا د قرائت باندې هم دی، او تمنا په معنا د اکاذیب باندې هم راځي. د دې وجنه حضرت عثمان ابن عفان شهید الاسلام رضی الله تعالی عنه چې په کومه شپه باندې شهید کېده، یو سړی داسې وایي تمنا کتاب الله اول لیلة، تمنا کتاب الله اول لیلة، تمنا داود الزبور على رسلی، تمنا کتاب الله اول لیلة ولاقى آخره حمام المقادر. یو سړي ډېر ښایسته ویلي دي، وایي تمنا کتاب الله، لستی کتاب د الله، د خدای کتاب لستو، داسې په خوند باندې لګیاو، په خوند لکه داود علیه السلام چې به زبور په خوند ویو، داسې خلیفه حق قرآن په حق په دغه باندې په خوند وی. او بیا وی تمنا کتاب الله اول لیلة، لستو عثمان ابن عفان کتاب د الله په اول د شپه کې، ولاقى آخره حمام المقادری،
ملاو شو د دې شپې په آخر کې د مرګ مقرر سره شهید شو. دا حافظ ابن کثیر لیکلی دي چې د خلیفه حق دا وینې دا په دې آیات باندې دغه شو فسیکفیکهم الله په دې آیات باندې د پاسه د هغې وینې راتوی شو. قرآن یې داسې قید کړو. محمد ابن ابي بکر د ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی دی. هغه وایي زه رالم مشرانو ګارډ ودرولی و په دروازه باندې چې دلته څوک دغه نه د علي رضی الله عنه بچي پکې هم ولاړو او د مشرانو بچي ټول هلته ولاړو تورې په لاس چې ورانکاري خلیفه ته نقصان نه رسوي. هغه ورانکارو داسې چل وکړو چې شاته یو کور و هغې ته راواوړېدل شا طرف نه او بیا یې د خلیفه کور ته کنډر وکړو او په هغې باندې راننواته. نو لومبی سړی چې راوته نو محمد ابن ابي بکر. ما په خپله بیان کوي چې زه رالم نو وایي ما دې ګیرې نه ونیو. وایي ما ته ویل چې محمد که پلار دې ژوندی وی دا کار به یې نه وی کړی. وایي بس ما لاس وي زه ترې مخکې لاړم. و چې ما پسې کوم سړی راغی نو بس هغه شهید کړی دی. هغه شهید کړی. به دا ډېرې دا یو ترجمه وه چې تمنا کتاب الله اول. تمنا په معنا د کتاب. دارنګې قرآن مجید کې هم راځي چې ډېر داسې پیغمبرانی اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته. یو پیغمبر قوم ته وحی بیانوي، وحی ورته بیانوي، وحی ورته لولي، شیطان په هغې کې خپل دخل اندازي کوي. دخل اندازي مولانا شبیر احمد عثماني دې دا ترجمه کړې ده چې دخل اندازي څنګه کوي. هغه دا ده چې کله پیغمبر وحی ذکر کوي نو شیطان د خلکو پړونو کې دغې په باره کې شکونه پړونو کې ورته اچوي. نو د دغې وحی په باره کې چې دا خبره خو داسې نه دی ویله، دا خبره خو داسې نه دی ویله، دا معنا ده. نو دا په معنا د تمنا هم راځي او امانی په معنا د امیدونو باندې هم راځي او امانی په معنا د اکاذیب هم راځي. حضرت عثمان ابن عفان په یو مدار باندې چې په کور کې خلکو بند کړی او څلوېښت ورځې بند و، نو د کوټې سر ته راوخته او خلکو ته یې ګڼې خبرې وکړې، خو یو خبره یې پکې دا هم وکړه چې ما منیتو مذ اسلمتو. ما منیتو، ما دروغ نه دي ویلي، ما دروغ نه دي ویلي. د هغه وخت نه چې ما اسلام قبول کړی د پیغمبر په لاس باندې، د هغه وخت نه ما دروغ نه دي ویلي. دا کوی دا مشهور کوی دی په مدینه منوره کې. نبی علیه السلام ویل دا به څوک والي؟ عثمان خلکو ته وایي چې دا به څوک والي؟ پیغمبر خدا ویلې او د هغه برقه به د عامو خلکو د برقو په شان یو شان پکې چلیږي. او به دا نه وایي چې دا ما اخیستی دی، ما واخیسته، ما په خپلو پیسو د پیغمبر خدا په حکم باندې واخیسته، نن ما ته هغې اوبه نه میلاویږي. ګڼ اوږد تقریر یې کړی، خو دا داسې دلخراش خبرې موږ یې نشو کولی. د سړي دا زړه پرې کوي دا خبرې. نو ما دا دویم حدیث مې دې دپاره ویو چې تما دا دغه چې کوم دی امنیه په معنا د دروغ هم راځي. ما منیتو مذ اسلمتو، ما دروغ نه دی ویلی کوم وخت چې ما اسلام قبول کړی دی. او دارنګې امنیه په معنا د اکاذیبو مال تاسو ته مو ویلې. نو دلته چې دا قرآن وایي چې ومنهم امیون، په دې یهودو کې بعضې کسان انپړه دي، نه پوهېږي د کتاب په لوستلو الا امانیه الا الاکاذیب، مګر هغه خپلې پرتولي او دروغ وایي. دا پر جوړې کې ناست دي که نه، او یاره دا پرتولي به ګلولي او غر او دا غر به دا کوي،
او دغه خپلې خبرې دا د الله او د خبرونو د الله او د رسول د خبرونو هغې تړي دا اوس موږ ترجمه کوو که نه ډېر زموږ سپینګري ډېر زموږ خویندې میاندې بچیانې به ناست دي خپل ګپونه به لګوي دې ته به غوږ هم نږدي ډېر بدقسمته خلک شته داسې په دې دوکانونو کې ناست دا ټول زموږ د دې کلي دا سپینګري تلي په دې بازارونو کې ناست خولې وازې نیولي هسې او چې ډېر دغه شی رچي او دوکان ته ورشي او هلته دا پرتولې وایي غر او دا غر او دا نه پوهېږي چې دا زه دا کم کتابونه ډکوم که نه او دا ما پسې په قیامت کې راوځي نو زما به څه حیثیت نو الا امانی یمانه الا اکاذیب او داسې خلک هم شته چې هغه دروغ خورئ د شاه ولی الله رحمه الله یو کتاب دی تحفة الموحدین نو په هغې کې دا کړي چې دا بدعتیان چې کوم دروغ خورئ دا قبر پرست چې کوم دروغ خورئ نو وایي چې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور او ورته وایي رواه مسلمون خیال دی ورسېد کله چې تاسو متحیر شئ دنیا په کارونو کې نو امداد د مړو نه حاصل کړئ پوه شوئ بریوانه اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور او زیارت القبور کفارة الذنوب چې قبرونو باباګانو لذي نو دا د ګناهونو کفاره ده او من احسن ظن بحجر لنفعه چا چې په کاڼي خو ګمان کو کاڼی هم وله پیدا ورکوي خیال ورسره لا ته بناتم کاڼي وکنه په دې خو پوهېږئ که نه نو دې وجې نه خلکو ګوتې پیروزه کاڼی پیروزه غمې په ګوته کې ولګوه چې دا هر څه دله را رواني بیا څوک یې پلانې کاڼی ولګوه څوک یې پلانې لکه کاڼي څه کولی شي خدای غر کړو کاڼی هېڅ شی نشي کولی د دې وجې نه دا ټول دروغ دي نو بیا شاه ولی الله وایي این حدیث های گور پرستان است دا د محمد مصطفی حدیث نه دی دا د قبر پرستو د ملنګانو حدیثونه دي چې اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باهل القبور او کفا زیارت القبور کفارة الذنوب اور یو رواه مسلمون وایا او کما قال مسلمون وایا او دغه دا بل مرسو وایا د درې وانو وروسته ورسوري کې این حدیث های ګور پرستان است دا د ګور پرستو حدیثونه دي کتاب په پارسی کې د شاه ولی الله اصل کتاب نو دا خبرې پکې ټولې زه یادوئ دا امانیه دغه خبرې دي چې د ځانه خبرې سازوه او بیا خلکو ته وایي دا قرآن دی دا حدیث دی بهرحال نو ترجمه ما کوم ځای ته ورسوله الا امانیه لا يعلمون الكتاب منهم ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب ځنې په دې یهودو کې انپړه دي چې په کتاب نه پوهېږي الا امانیه مګر په خپلو دروغو باندې او پر خپلو ډکوسلو باندې او پر خپلو پرتولو باندې چې کوم دی پوهېږي وانهم الا یظنون نه دي دوی مګر ګمانیان دي اټکلونه چلی دا په اټکلو باندې دا خبرې روانې کړي دي وویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم دا مې در ځکه ویلي چې ما کل من یقرأ الکتاب یفهم معنیه دا لږ ځکه دا تاسو د قاریانو خلاف نه یم خو قاریانو ته سمه لار ښیم کل من یقرأ الکتاب نه دی هر هغه سړی چې کتاب وایي یفهم معنیه چې ګندې د هغې په معناګانو دي پوهېږي فضلا عن معرفت دغه چې کوم دی حکمه و اسراره زیاتره دی نه چې لا دی د قرآن په حکمتونو په رازونو باندې پوه شي وواقع اکثر المسلمین اليوم شاهد على هذا دا غزل په دې باندې نښه کړې دی په دې کې نښه وکړم د بعض وایي وواقع اکثر المسلمین اليوم مبتلا شوي دي اکثر مسلمانان نن ورځې او موجودوالی د اکثر مسلمانانو نن ورځې شاهد دی علی هذا په دې باندې
فإن حفظة القرآن منهم حافظان د قرآن هم د دې قبیلې نه دي من لا يعرفون معنیه چې هغې د قرآن معناګانو باندې نه پوهېږي فضلا عن غیر الحافظین فضل د دې نه چې لا قرآن الفاظ هم نه ویلي خو په بلو بلو سري پېښ شو اوس په دې که نه دا خو چې د قرآن الفاظ یا د هغه یارانو لم دا نه ورځي نو چې حکمو ته یاد نه یا خو د دې نه زیات جاهلان دي بهرحال دا خبرې ځان سیادې ساتئ زه همیشه زما دا دغه دی چې حافظان د قرآن ته زه دا همیشه دا خبره کومه چې تاسو نیم قرآن یاد کړی دی نیمه حصه درنه پاتې ده علم وکړئ چې دا هم ده چې بیا مو نور نه نوري چې هم یو طرف ته حافظ قرآن لکه د بخاري په شان او بل طرف ته حافظ الحدیث لکه د بخاري په شان دا خو نور لا نور دی نو موږ به دغه ځای کې وکړو بیا چې کله سړي حافظ ترې قاري وویو لکه خرې ته چې مشکۍ ووی قاري به بیا چاته کیني او به دا کوي دا یعنې زما شاګردانی په دې مدرسه کې قاریان یار هغه بیا ترجمې ته هغه ته ناسته ګرانې شي یو خو دا ګورې دې دغه آسان کار دی د خوله واځوي ته کول او دا په هم د معنیو دا آسان کار نه دی چې دې ته سړی برابر شي نو دا به دغه به نه کوئ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم پس هلاکت دی دا کسانو دپاره چې لیکي کتاب په خپلو لاسونو باندې پایلونه لیکي یهودیان په خپلو لاسونو لیکي خپلې خبرې لیکي ثم یقولون بیا خلکو ته وایي هذا من عند الله دا د جانبه د الله د دین یا ما د تورات نه نقل کړي دي او دی دا ولې دا کار کوي دی مولا له په دې کې څه ورځي لیشترو به ثمنا قلیلا چې والی او غوره کي په دې باندې ثمنا قلیلا لګي پیسې د دنیا بیا خدا نه قرقرا ساز کړی که نه او بس په دې خلکو باندې خپله ټوکرۍ غوړولي او دا تحفې تحایف او دا چې کوم دی دا قلنګونه دا یې په خلکو ځان له مقرر کړي اوس وایي چې ګورې بغیر زما نه بل چا خبره نه اوري او بغیر ګوره چې زمونږ ملګری نه یي که نه چې کې ورته نه نه ګورې که دې خبرې واورېدې بس بل طرف ته به یې بوتلی نیغ به اسلام ته رسولی او ښه عقیده توحید او د سنت د مصطفی باندې به یې وروستی ګورې دا نو قرآن وی فویل لهم هلاکت دی په جهنم کې خطرناکه کنده ده لهم د دې خلکو دپاره مما کتبت ایدیهم د هغې نه چې په خپلو لاسونو لیک کړی دی وویل لهم مما یکسبون او هلاکت دی دوی دپاره د هغې نه چې دوی څه ګټي دې په عوض کې چې کومه د عوامو نه کوم تحفې تحایف او قلنګونه ګټي د هغې نه دې وله هلاکت دوی له وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودات قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون وقالوا ویل بدی یهودو لن تمسنا النار هچری بن رسیږي موږ ته اور الا ایاما معدودات مگر ورځې شمیرلې شوي یا اوه ورځې او یا څلوېښت ورځې قل ته ورته ووایه اتخذتم عند الله عهدا ایا تاسو نیولې دی د الله سره وعده د الله سره مو وعده نیولې ده تاسو سره الله وعده کړې ده نو فلن یخلف الله وعده بیا خو الله د خپلې وعدې پس بیا خلاف الله د خپلې وعدې نه کوي نو تاسو به ټیک یئ بیا ام تقولون علی الله ما لا تعلمون که نه وایئ په الله خبره چې تاسو په هغې نه پوهېږئ یعنې دروغ وایئ په الله باندې بلا من کسب سیئتا حق دا چا چې کسب کړه ګناه و احاطت به خطیئته او ګیره واچوله په ده باندې ګناه له ده دا ګناه د هر طرف نه ورله راتاو شوه فاولئک اصحاب النار پس دا کسان ملګري د اور دي هم فیها خالدون ای به په دې کې همیشه دا ترجمه وه ویل کلمة تقال لمن وقع فی هلکة او عذاب ویل داسې کلمه ده
چې دا ویلې کېږي هغه چاته چې هغه په هلاکت کې یا په عذاب الهي کې پریوزي نو خلک هغه ته څه وایي هغې ته وایي ویل له هلاکت دي د دپاره تباهي دي د دپاره دا ویل مصدر دی مات العرب فعله دا سیئه دغه چې کومه دی دا ویل دا یوه کلمه ده چې د دې مور چې کومه ده هغه عربو خښه کړې ده تاسو پرې پوهېږئ مات العرب فعله مصدر یو دا ویل یو مصدر دی چې عربو د دې فعل چې کومه دی نو هغه مړ کړی دی نو ورک کړی دی یعنی ویل مصدر دی خو فعل یې نشته ومؤنثه الویلة مؤنث ته د ویله راځي والجمع ویل الویلات واعرابه ان افرد ولم يضف الرفع بالابتداء او اعراب د دې ویل په قرآن کې چې راځي کله که مفرد دی ذکر کړی او مضاف کړی دی نو بیا رفع بالابتداء دا به مبتدای و خبره المجرور او خبر د به مجروری بحرف الجر وان اضيف الى ضمير او کده اضافت ضمیر ته کې نو نصبا دا ویل به منصوب به نحو و ویلک لا تفعل کذا هلاک شدا کار مکوا او وان اضيف الى ظاهر نو رفع الابتداء نحو ويل امه مسعر حرب الحديث مور دی نی د مور دی هلاک شي د او د جنگ اور لړونه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې لوزنامه وشوله په حدیبیه کې نو ویلي چې زمونږ نه څوک درځي موږ نه څوک درځي نو چې موږ نه څوک درځي نو تا به راچل کوې قرآن ته سم کې نه ما طرف ته ګورې سم کې نه قرآن ته دا خو ګورې دې وخت کې څه نوي څه نه ده کوم دا مال راغلي دی پخوا نه مشرکانو راولېږل چې راولېږل نو هغه یې دغه کړه سړی دغه کړه ورسره که نو یو ځای ته چې ورسېدل نو هلته دمه کوي کجوري مجوري راواخیستې کجوري خوري هغه یې ویل زه اودس ماتومه او دا یو پاتې شو د یو ته وایي هلکه دا ستا خو ډېره ښایسته توره نه ده یا ته لږه راکړه چې زه وګورم هغه اوس توره راویسته را کاش نه اودلې یې ورکړه یکتبه علماء اليهود من اباطیله دا هغه شی دی چې علماو د یهودو به باطلې لیکلې او دروغ به یې لیکل وینسبونه الی الله او دا الله دا د الله خبرې دي لیتوسلوا به الى اغراض دنیویه دې دپاره چې ورسیږي په سبب د دې باندې هغه اغراضو د دنیا او هغه اغراضو ردیه او ته من متاع الدنیا القلیل د دنیا د لږ سازو سامان دپاره دا لوبه کوله د دنیا د لږ سازو سامان دپاره او خلکو ته به ویلې چې دا د الله د طرف نه دي یعنی دا د خدای من عند الله ينسبون ما كتبه بأيديهم الى التوراة بوصفها كتاب الله ووحيه الى موسى دا د الله کتاب دی چې موسی ته وحی شوی و او یکسبون معنا الکسب یکون فی الخیر وهو ها هنا فی الشر کسب کله په خیر کې مرضی ډیر او دلته په شر کې استعمال دي نو په یکون من باب التحکم بهم دلته الله پوری پوری ټوکې کوي او ایام معدودات چې راغې نو 40 یوما وهذا من کذبهم وتذلیلهم للعوام منهم دا دوی ته چې به دا خبره وشوه نو دوی به خپلو عوامو ته ویل چې ګوره موږ به په قد څلوېښت ورځې جهنم ته ځو بیا به جنت ته ځو ولې ځکه زموږ مشرانو غلطي کړې وه د سخي عبادت یې څلوېښت ورځې کړی موسی علیه السلام ته کوی تور ته دی سخي عبادت نو دا به موږ د ورځو کله وایي موږ د دنیا 2000 کاله ژوند دی موږ به د 1000 کالو په عوض کې به 1 ورځ ځو نو 2 ورځې به ځو په خیبر په غزا کې نبی علیہ السلام چې کله غزا وګټله نو یهودو وله ډوډۍ کړې وه یو ښځې وله ګډه لال کړی و او یې کې زار اچولو نبی علیہ السلام د هغې نه یو لقمه 2 چې اوچتې کړې نو جبریل راغی دا مه خوره دې کې زار دي
نو نبی علیہ السلام یهود راوغوښتو نو څو خبرې د بخاري حدیث چې څو خبرې ورته وکړې یو ورته دا وویلې ستاسو پلار څوک نو دوی ورته دروغ وویلې هغه ویل دروغ مو وایه ستاسو پلار پلانې و یاره جي دا بلکل تا ټیک وویله دا تا ټیک وویل بیا دویم تپوس وکړو ویل بس ټیک ده جي ته سوال کوه موږ جواب درکوو که دروغ ومیل ته خو بیا هسې هم پې پوهېږي نو دریم تپوس یې ته بیا دا وکړو چې تاسو په دې کې زار نه دي ویل موږ پې اچولي نو ولې مه چول موږ ویل که پیغمبر نه که نه نو موږ به نه خدای خلاص کړي او که پیغمبرانو ته به خبر شي وبه نه خوري دا تپوس یې وکړو چې ما اهل النار یهودو اور والا راته وښوي څوک دي ویل جی موږ به یو خو د څلوېښتو ورځو یا د اوو ورځو پار به لاړ شو بیا موږ ته چوټي راشي تاسو هلکه پلار یې تا لیدلي چې په هوا روانو د میناست دی سبحان الله صرف اور سبحان الله وی دروغ وی ته پکې سبحان الله وی د خدای بندګانو دا څه کوئ نو دا کله څلوېښت ورځې او کله اووه ورځې نو الله رب العزت ورته ویل چې تاسو دا خبرې کوئ نو آیا تاسو خدای سره وعده کړې ده خدای تاسو سره دا وعده کړې ده چې تاسو به هر څه کوئ خو زه به تاسو بخمه نو دا وایي اتخذتم عند الله عهدا الحمزة للاستفهام الانکاري دی اتخذتم کې دا حمزه او والعهد الوعد المؤکد نو ځکه دی وایي چې تاسو سره الله دا وعده کړې ده تاسو د الله نه دا وعده اخیستې ده اتخذتم عند الله عهدا نو خدای خو د خپلې وعدې خلاف نه کوي بیا خو تاسو بری یئ ام تقولون علی الله ما لا تعلمون کنه په الله خبرې کوئ چې تاسو دروغ وایئ په الله تعالی باندې اوس الله رب العزت یو کلیه ذکر کوي چې ګورئ نه په یهودیت خلاصېدی شي نه په پیرنګیت خلاصېدی شي نه په بل څه خلاصېدی شي نه په بل څه خلاصېدی شي خلاصې به خالص د اسلام په وجه باندې چې اسلام د عنا د من تر عنه پورې اومني د من تر عنه پورې اومني بلا استثناء اومني بس ته به جنت ته ځي او دا دی چې څه وایي دا ټول درو بلا حق ده من کسب سیئة چا چې ګناه وکړه یهودي دی او که پیرنګی دی او که مومن دی خو چې ګناه لی غړی ورکړه په ګناه باندې حمله وکړه و احاطت به خطیئته او دا ګناه له ده نه راچاپېره شوه دا په حدیث کې راځي چې سړی ګناه کوي نو په دې اړه باندې تور ټکې کېږي نو چې بله ګناه کوي بل ټکې کېږي نو چې بله ګناه کوي بل ټکې کېږي نو چې بله کوي بل ټکې کېږي نو دا اړې تک تور شي نو فلا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا بیا معروف نه پیژني او منکر نه پیژني فلا یعرف معروفا ولا ینکر منکرا دا یې معنا ده خو دې معنا دا نه چې ما تاسو بل ورځ ویلي چې رښتیا تور ټاکې کېږي خوړه ته چې د هدایت کومې لارې دي هغه بندېږي د ګناهونو په وجه باندې دې وجه نه د ګناهونو نه ځان ساتئ ښه دا یاد ساتئ نو الله فرمایل بلا حق دا من کسب سیئاتن چام چې ګناه وکړه هر څوک چې که ملای او که امی که یهودي او که مسلمان او که هندوی او که هر څه بلا چی و احاطت به خطیته او ګناه ترې راچاپېره شي فاولئک اصحاب النار دا د اور خاوندان دي هم فیها خالدون په دې کې به همیشه لپاره اوسیږي چلو که یو څو منټه دمه وکئ او بیا راځئ